بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول تعریفونه ثنا او هم دغه لوی خدای په نامه د کوم په قبضه چې د ټول نړۍ ټول نظام دی او درود و سلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه په آل او اصحاب د مشک ټولو مینوالو خصوصا د رمضان کریم لیدونکو ته زه مسکا صافي هرکلی وایم. همدا هیله ده چې تاسو دا خپرونه تر پایه پورې وګورئ او موږ ته تاسو کال کولی شئ. معلومات چې دی هغه تاسو موږ سره شریک کولی شئ. ویل کېږي چې یو ځل یوه ماشوم کوم چې بوټان پالش کول هغه د یو پروفیسر نه تپوس وکړي. وایي پروفیسر صاحب زه به کله غټ کس جوړېږم، آیا زه هم کیدای شم چې غټ کس جوړ شم؟ نو پروفیسر صاحب ورته ووایي چې د دنیا د نړۍ هر انسان چې دی هغه لوی کس کامیاب کس جوړېدی شي. نو ماشوم ته تپوس وکړي وایي څنګه؟ نو دی کې پروفیسر چې دی هغه د خپل جیب نه یو پن وباسي او په تخته چې دی یو چاک وباسي او پن دی هغه وباسي او په تخته باندې 3 کرښې چې دی هغه جوړ کړي. په لومړۍ کرښه کې ولیکي محنت محنت محنت، په دویم کرښه کې چې دی هغې کې ولیکي ایمانداري ایمانداري ایمانداري، او په دریم کرښه کې ولیکي هنر یا سکل. نو ماشوم ورته ګوري همدغه شان پروفیسر ورته مخ واړي ورته ووایي چې په ژوند کې که کامیاب کېدل غواړې نو په دې 3 پوړو باندې د ژوند په دې 3 لاینونو باندې به ته عمل کوې. لومړي چې دی هغه محنت دی. که ته محنت ډېر زیات کوې، ټول ورځ کار کوې، که یو دکاندار د سحر دکان کولاوي نو پکار دی چې آخر د شپې آخر چې دی هغه آخر پورې کښېني او محنت وکړي او دکان د شپې آخر پورې کلاو پرېږدي او بیا بند کړي، محنت ډېر زیات وکړي. او کاروبار کې چې دی 10% د محنت رول دی پکې. دویم کرښه کې راځي، دویم کرښه کې وایي چې ایمانداري دی. که یو انسان محنت سره سره خپل کاروبار کې ایمانداري وساتي نو هغه هم کامیاب کېدی شي. د ایمانداري چې دی شرح په کاروبار کې 50% دی. نو 50 او 10% چې یو ځای شي 80%، وایي 80% خو ته کامیاب شوې، پاتې شو 20%. 20% کې ورته وایي که دا 20% چې دی هغه دریم کرښه دی په کوم کې چې هنر یا سکل راځي. که یو انسان کې سکل یا هنر وي او هغې سره سره دا 80% یو ځای شي نو 100% جوړېږي، یعنی انسان 100% کامیاب کېدی شي. دې کې پروفیسر ماشوم ته وایي یاد وساته که تا سره دا دریم کرښه سکل نه وي بیا هم د 80% کامیاب یې. او نړۍ کې داسې ډېر هنرمند کسان دي، پروفیشنل کسان دي چې د لوږې نه مړ کېږي، خو محنت او ایماندار کس چې دی هغه تر پایه پورې کامیاب پاتې کېدی شي. نو زموږ همدا هیله دی چې موږ په دغه پوړو باندې په خپل ژوند کې عمل وکړو. همدغه زموږ د کامیابۍ لاره ده. د خپرونه حواله سره تاسو دا ووایم چې خپرونه کې موږ سره مختلف او اهم موضوعات دي، هغې سره
سره چې دی راشد صاحب موږ ته ښکلی شان مزیدار ډشز هم به تیاروي او په ډومبي سیګمنټ کې چې دی هغې کې ښکلی رپورټ دی په هغې به خبرې اترې کوو خو ټول نه اهم خبره چې اجاز طرف ته به ځو زما کو هوست اجاز السلام علیکم وعلیکم السلام مسکا ډېر مهرباني څنګه تاسو thank you so much it was very beautiful day today for a little bit time بیا هغې نه بعد چې کوم نور راوختلو بالکل ایکسپیکټیشن دا و چې یاره دا خو دومره تورې ورځې دي اسمان دروز کوي نو دا خو به داسې اسمان ووري چې لکه مطلب کېدای شي مونږ ځان سره یوسي کلمې م شروع کړې ذکر و اذکار م شروع کړو ورځ هغه نور راوختم دا څو ورځې نه همدغسې نو بس هغه لکه هغه زموږ امیدونه باندې چې کوم دی که نه اوبه او خیر خدای پاک چې دی په خپل هر کار کې بهتر پوهېږي کېدای شي چې دا زموږ پښې بهتري دپاره موږ انسانان یو که نه موږ جذباز یو موږ خپل ښه بد باندې نه پوهېږو که نه بعد کې موږ ته فیل شي یاره که فلانه کې ښه زه تاسو ته یو بله خبره وکړم اوس که دې سره تړلې شوې خبره تاسو ایجوکیټډ یې ماشاءالله یونیورسټي نه هم چې کوم دی که نه ډګریانې اخیستلې دي موږ هم دغه یونیورسټیانو ډګریانې اخیستې دي موږ چې هغه یونیورسټي ته راوړو نو په سیکنډ تھرډ فورث سیمسټر کې تاسو راته فیل شو چې موږ ډېره غټه غلطي وکړه چې موږ دلته راغلو بیا مې زه اوس راغلي نو اوس موږ ګیر یو دا ټایم تېرېدو نو یو نیم داسې ملګری ستاسو پکې جوړ شي چې سړی بیا په هغې باندې شکر وباسي چې زه الله شکر دی چې تا ماته دا ملګري راکړو یا که زه د یونیورسټي نه تللی نو دا ملګري خو بیا ماته نه میلاوېدلو بیا هم ما لایف زیرونه سټارټ کولو نو بعد کې موږ ته پته لګېږي که موږ هر یو کار وکړو که هغه په جلدبازي کې ښه کار وکړو هغې رزلټ بیا موږ بعد کې موږ ته پته لګېږي که بد کار وکړو نو هغې خواسې موږ ته رزلټ چې کوم دی که نه بعد کې خامخا میلاوېږي چې یاره دا اوس وګوره که لږ مې صبر کړی وي نو دغه مسله به نه وه راپېښه سټپ بای سټپ چې دی هغه د خدای پاک پلان وي خو بنده چې دی هغه په هغې باندې نه پوهېږي خو که څه زموږ په ژوند کې خراب هم کېږي زموږ همدا هیله دی چې هغه زموږ په حق کې بهتر وشي بالکل راشد صاحب طرف به وځو چې نن موږ دپاره څه تیاروي السلام علیکم راشد صاحب وعلیکم السلام څنګه یې تاسو خیر څه به تیاروي تاسو نن موږ پیزا تیاروي پیزا تیاروي او چې شامي کباب دي ها زبردست ډېر خو نن خو ډېر سپیشل ډے دی نن ډېر ښکلی شامي کباب دی او پیزا دی پیزا ښه پیزا او شامي کباب دي ډېر ښه یاره دا پیزاګانې چې زده کړو که نه راشد صاحب اکثر دا بعضې خلکو خپل اجارهداري شروع کړ د نن سبا خاص کر په دې حیات آباد کې خو ډېر زیات دي مسکا مخکې به چې ورکوټې سټارټینګ بزنس یو چې فون مې ورته وکړه که شورما راوړه او درلو جی بیا چې دې لکه شورما او ډرینک او سوري اجازت نشته ولې وستا دا آرډر چې کوي دا 500 روپو نه کم دی نو لکه د هغې اجازهداري ختمو دپاره راشد صاحب موږ ته نن پیزا چې کوم دی که نه ښایي دا پیزا به موږ ګورو ویورز دې مې زده کړي او بیا پکې خیر یې موږ په کور کې دا جوړو او که بیا کور کې چې پیزا جوړ کړي د هغې بیا خوند هم بل شان وي ولې چې هغې کې هایجین هم وي نو انسان په ډاډه زړه چې دی هغه خوراک کوي او لکه تار سره تا په خپلو سترګو باندې جوړ کړي وي اوس کاکاجي چې کوم په مارکیټ کې پیزا خرڅوي موږ ته څه پته چې به دې کې څه واچول لاسونه یې وینځلي دي نه دي وینځلي خولۍ پرې راماتي ټپ خولۍ ساس کې هم پکې وغورځېږي نو هغې سره خو بیا تر سکون خوند راځي پروګرام کې یوازې موږ نه یو مسکا بالکل زموږ بلیک بیوټي کې چې دی یو بل کس چې دی هغه هم اضافه کړی دی موږ سره محمد ارشاد پروګرام کې موجود دی السلام علیکم السلام علیکم څنګه لې ټیک ټاک دی کله وایو تاسو مهرباني ډېره مننه موږ بلیک دا صحیح حساب دی لکه سیریسلی ما خو مسکا سره څه کوارډینیشن نو کړی او نه ما تاسو سره کړی اجازه چې افیس ته رالم نو آلموسټ پروګرام ته پاو سات پاتې وو چې ما وکتل تاسو وروسته رالی بیا نو بیا چې درې وانو زه خپله هم حیران شوم چې دا څنګه داسې کوانسیډنټ شوی دی بهرحال کله کله داسې کېږي کله داسې کېږي که نه بالکل زموږ سره کلاین صاحب هم چې کوم توره جوړه چولې ده بالکل دا نن ډېرو مطلب چینل کې لکه نن پته نه دا بلیک ډے خلکو منو کړې ده خو بهرحال مې بي دا بلیک ډے چې کوم ده که نه دا پرون چې 19مه روژه وه نو موږ نه دا یو شوي وو چې موږ پکې دا بیان کړو چې په 19مه روژه باندې زما په خیر غزوه بدر شوی که کم جنگ شوی و الله دې معافي وکړي خو ما یو پوسټ تر سترګو باندې راباندې تېر شو غزوه بدر شوی و که نه لکه غزوه بدر کې ګوره 1314 صحابه کرام حضور صلی وسلم په سربراهي کې او بل خوا د کفارو تعداد تقریبا 1000 لشکرو که نه نو هلته چې کوم دی که نه ښه دی دا چې کوم خبر ما تاسو ته وختي وکړه که نه دا پهله وایي چې یو شورما روړه نو رالېږلی اوس نه رالېږي 500 اډر کم دی دې پسې دا تاسو ته یو خبره ریلیټ کړم چې کله دا غزوه بدر کېدلو نو کفارو ځان سره مطلب هغه شرابونه وو که نه دغه رنګې پوره ډول ډمامې تیارې کړي چې موږ به ځو جشن به کوو بیا هلته به که نه موږ به ګټو داسې موږ به جنګ ګټو هغه سره الټه شو چې سره الټه شو ولې هغه په غرور تکبر کې راغلي وو غرور تکبر نه دی ښه اوس همدغه رنګې دا بعضې خلک په بزنس کې لږ غونته کې پیسه وګټي نو غرور تکبر چې کوم دی که نه هغه بیا غرور تکبر کې شو یاره زما خو اوس برانډ شو او د ولس بالکل غم ورته نه وي نه هغه خپل مطلب لکه ګریډینس
هغه چې کوم لالچ وي هغه دومره پیک ته ورسېږي که نه چې هغه نه بیا خپل هغه زوړ ټایم چې کوم دی هغه ته نه هیر شي. بالکل. او بیا اجازه که موږ وګورو د دې پیسو دا داسې عجیبه غوندې لالچ دی چې که زه 10 روپۍ ګټم او بیا زما ګټه 15 شي که 100 شي زه یم چې یاره دا 100 شوي دا 10 ولې نه دي دا 50 ولې نه دي نو هغه تاسو خبره چې هغه لالچ نه دی هرس او لالچ هغه پته نه لګي ډېر زیات شوی دی. بالکل ډېر زیات شوی دی او ښه خبر دا دی چې نن ریپورټ چې دی هغه هم دې حوالې سره دی دا ریپورټ به چې دی دا وګورو هغې نه بعد چې دی په دې به تبصره کوو. رمضان په بختوره میاشت کې د هر چا دا کوشش وي چې زیات نه زیات د الله تعالی د مخلوق سره ښېګړه وکړي او په دې ذریعه د الله تعالی رضا حاصله کړي. که هر څو داسې ډېر خلک شته چې د روژې مبارکه میاشت کې ناجایزه منافعخوري کوي او د ضرورت د څیزونو قیمتونه زیاتوي خو داسې یو شمېر ځوانان او فلاحي ادارې هم شته چې هغوی د هرې سختې په موقع د غریب او مستحق خلکو سره ښېګړه کوي. دغه شان د پیښور په شمول د صوبې مختلفو علاقو کې د فلاحي ادارو او ځوانانو لخوا په نیم قیمت د روټۍ ورکولو نیک کار هم شروع کړی شوی دی. د کوم نه چې روزانه په سوونو غریب او مستحق خلک فایده اخلي او په خاص توګه هغه دیاړیدار مزدور څوک چې د روزانه په بنیاد مزدوري کوي او خپلو بچو لا رزق ګټي د هغوی لپاره د نیم قیمت روټۍ ورکول یوه لویه ښېګړه ده. داسې یو شمېر شتمن خلک هم شته چې دغه تنورونو والا ته نغدې پیسې ورکړي او بیا هغوی په غریبو خلکو روټۍ مفت تقسیموي. د ځوانانو لخوا غریبو خلکو ته دا شان ریلیف ورکول د ستاینې وړ دی او په دې کاري خیر کې ټول صاحب حیثیت خلکو ته خپله حصه اخیستل پکار دي. جی کتونکو تاسو دا ریپورټ وکتل که موږ وګورو نو یو طرف منافعخور او ظالم خلک په سوسایټي په ټولنه کې موجود دی کوم چې صرف خپل ګټې ته ګوري خو دې سره سره چې دی ښه خلک هم دی کوم چې د نورو ښېګړې دپاره کار او محنت کوي. دا ریپورټ چې دی محمد ارشاد تیار کړی دی. جی محمد ارشاد څه ویل غواړي د ریپورټ په هکله؟ ګوره مسکا که موږ وګورو دا اوس چې کوم وبا ده په دې کې هر چا خپل کردار ادا کو یا په نیگیټیو طریقه ادا کو یا په پازیټیو جی. اوس که موږ وګورو نو ډېر فلاحي ادارې تنظیمونه دي ځوانان دي خاص کر زموږ یوت چې کوم دی تعلیم یافته یوت نو هغې د خلکو ډېره زیاته مرسته وکړه. هغې چې کوم راشن یې چا کورونو کې نه وي هغې خلکو نه ډونیشن واخلي هغې کورونو ته راشن ورسوي دغه شانې نور د هغې کوم ضرورتونه یې هغه ورته ورسوي. خو دغه شانې که هغه نیګیټیو طرف ته بیا وګورو نو داسې ډېر خلک هم شته چې هغې مطلب موږ مخکې هم خبره وکړه چې د 10 په ځای و چې 100 وګټم 100 په ځای 10 وګټم نو هغه څیزونو قیمتونه په روژې د مبارکه میاشت کې دومره زیات کړي چې ډېر زیات خلکو ته بیا مشکلات ډېر زیات کوي. موږ ډیلی چې کله مارکیټ ریټ شریک کوو همدا خبره زموږ د ډیلی بحث حصه هم همدغه وي چې لکه موږ هر ورځ ګورو د سبزیانو ریټ چې دی هغه هر ورځ یو مطلب 10 روپۍ 100 روپۍ 10 روپۍ زیاتېږي لګیا دی او هغه مارکیټ ریټ کې داسې دی. بالکل او مارکیټ کې چې کوم ریټ دی بیا په دې ریټ باندې بیا خلکو ته دغه ملاویږي هم که نه د دې په دوګنه ملاویږي. بالکل نو بیا د هغې په دغه حالاتو کې روټۍ چې کوم ده خو د داسې یو ضرورت دی چې هغه که غریب دی او که مالدار دی او کار څوک دی نو روټۍ نه بغیر خو دا ګزاره کېږي نه. بیا دغه روټۍ یو غریب سړي ته د یو هغه دپاره چې هغه روزانه دیاړي کوي هغه دپاره ډېره ګرانه او بیا دیاړي ویم نه مزدوري ویم نه نو د هغې دپاره ډېره مشکل چې بیا خپل بچو دغه کوي. نو په دغه دا کې څه تنظیمونه دي په دې پیښور کې هم شته 400 روډ باندې څه ځوانان یا غوره جمع شوي دغه شانې صوبې په مختلفو علاقو کې مختلف تنظیمونه دي هغې داسې کوي چې په 50% باندې د خلکو ته روټۍ ورکوي مطلب ډبل روټۍ چې کوم وي نو عام په مارکیټ کې د هغې 100 روپۍ قیمت دی نو دا د غریبو مستحق خلک چې کوم دي نو دوی ته په 10 روپۍ باندې میلاویږي. په دې کې اجازه که موږ خبرو وکړو په دې کې ډېر خلکو چې کوم زموږ مخیر حضرات دي د هغې ډېر ښه رول جوړېږي هغې راشي تنور والا له پیسې ورکړي چې یاره دا 500 روپۍ زما طرف نه والا یا 1000 روپۍ والا هر څومره چې د هغې وس کېږي او بیا دلته څومره عاجزه خلک راځي غریبانان چې کوم مستحق خلک دي هغه راځي نو دا 15 روټۍ 2 روټۍ 3 هر څومره چې وي نو بیا دا خلکو له ورکوي که نه نو دا یو ډېر زیات ښه دغه دی. بیا د روژې میاشت دی ډېر زیات د ثوابونو میاشت ده نو یو بیا یو انسان ته یو چې یو کمزوری هغه رزق دغه وي نه هغه له دغه شان روټۍ ورکول دا بیا ډېر زیات ډېر غټ ثواب کې راځي. بالکل دا خو ډېره دا ښکلې خبره ده
او بل خبر داس دا ارشاد صاحب لکه که بعضې طرف ته موږ وګورو نو خو مطلب د یو انسان دا وس کېږي چې هغه چا سره هیلپ وکړي خو نه کوي نه کوي یو خو دا خبره هم د ارشاد صاحب ګورئ چې د خو بد چې کوم فرق ختم شو مطلب کوم مستحق دي کوم غیر مستحق دي دغه مثلا ده خو بهرحال دا چې کوم خلکو دا یو سټپ اغوستی دی چې هغه دوکاندار ته پیسې ورکړي دا په دې ښه سټپ دی چې دوکاندار ته پته ده چې یاره مثال کے طور باندې دا کس ماته راځي دا مستحق دی او که مستحق دی بالکل خپل کسان پیژني هغه ټول کسان پیژني بالکل نو اوس خبر هم دا دی چې دوکاندار خدای وکړي چې ایماندار وي اوس کې دي چې هغه ګوره که په خپل جیب کې اچي اگین بیا دغه موږ خبره مخکې سټارټ وکړه دوه قسمه خلک دي چې یو غلطه فایده اخلي یو په دې روزې میاشت کې چې ښه کار کوي نو هغې ثواب ته ډبل میلاویږي او ټریپل ته میلاویږي او اجاز پرون ما یو پوسټ کتو یو کس وایي چې په روژه کې لومبۍ روژه وکړه نو زه چې کور ته رالم زموږ په کور کې صرف ماشومان دپاره نور څه ونه صرف کدو موږ پخ کړی وله او بیا زمونږ ګاونډ کې چې کوم کور و د هغې کور نه کباب وبي راغی نو هغه زما ماشومان چې و نو هغې وایي چې بابا موږ له کباب نو وایي چې زه تاسو له کباب د کوم طرف نه راوړم که نه لکه زما دومره وس نه کېږي که نه کس وایي چې ما د خپل ماشوم چې کوم دی نو د ومې هم وهو ماشوم باندې ما ګزار وکړو هغه ماشوم بیا همداسې یو نونۍ دوه کړلی بس بیا وده شول نو هغه لکه بیا دا کوو چې هغه ماشوم بیا وروسته خوب نه راپاڅېدو د هغه نه هر څه هېر شوي و راغی او ما ډېر دغې راسره وکړو مینه راسره وکړه خو بهرحال ما بیا دا سوچ کوو چې که دا هره ورځ په دې کور کې دغه شان کله کباب پخېږي کله به چکن پخېږي او زه به هره ورځ ماشوم وهم لکه ډېر زیات اجاز دغه ځای کې ګوره موږ ته د خپل ګاونډیانو هر چا ته پته وي ډېر کم به خلک به سي چې د خپل ګاونډي پته نه نور اکثر ګوره که موږ څه پخو هغه پاتې هم شي اکثر په کورونو کې ماشاءالله چې څومره هم څوک تیاریانې کوي اهتمام کېږي په روژه کې خاص کر ډېر اهتمام کېږي نو هغه پاتې هم شي نو چې هغه پاتې کېږي واسې ضایع کېږي نو د هغې نه ښه دا چې د ماښامي نه مخکې هغه دغه ستا کوم ګاونډي دی چې هغه له مطلب ماشومان به وي دغه لوی به وي نو چې هغې د هغه د هغې کومه حصه هغې ته ورسي کوم کسان چې پته دی ورته ګاونډ کې غریب خلک دي نو پکار دی چې د هغې مرسته وکړي کوم کسان چې پته نه دی څومره به ښه شي چې هغه یو ځل لاړ شي خپل کوڅه کې وګوري کوم کسان ضرورتمند دي او هغې مرسته وکړي موږ سره کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او چېرته نه صدیق خبرې کوم د وزیرستان اخوري جانې څنګه روژې څنګه تېرېږي شکر دی الحمدلله تاسو څنګه یې روژه څنګه تېرېږي بالکل الحمدلله روژې خو ښکلې تېرېږي څه ویل غواړئ تاسو بس پروګرام ګوري لګیا یې ستا پروګرام روان دی هر بیګا بیګا یار سم ګوري ستاسو پروګرام مهرباني زموږ موضوع چې دی د دې په هکله دی چې په دې روژو کې که یو طرف خلک نقصان رسوي مطلب د بل چا فایده نه ګوري نو بل طرف داسې کسان هم دي چې یو بل دپاره مرسته کوي نو آیا تاسو داسې شوی چې ګاونډ کې یا داسې خواوشا کوم کسان چې نږدې دي هغې سره څه نه نو تاسو هغې مرسته کړي بالکل دا خو یوه مسله هم ده چې واده خجیره ټوکړه نه ده خورجانې دا چې په صحیح نیت وشان دی الله پاک یې د غریب غونې ثوابونه درکوي ښه که چیرې څه رایه څه سوچ وکړې که ډېرې خجیرې وشان دی څه ثواب یې نه وي موږ ته خو پکار دا ده چې موږ په صحیح نیت سره یو ورور ته په صحیح نیت سره داسې شی ورکړي چې هغه درسره نږدې وي هغه درته خوشحال وي خفه نه وي بالکل جی جی بالکل خورجان حجاز څنګه راځي حجاز ښه دی بالکل ټیټ آئے صدیق صاحب تاسو ښه صحت مزاج خیر خیریت دی خیر دی منال الحمدلله حجاز تا نه مې یو تپوس کوم اوکې جی اوکې اختر ته دې جامې کپړې دې کړې دي نه مې دې کړي ښه والې نو کورونا ده که نه یېرېږو که نه ځکه نږدې وایي سجید بایي ما درلیدلی ښه وایي قربان ډېره مهرباني الله دې خوشحاله او باره ساته زه خیر دی دا یو اختر دی بغیر کپړو تېر کړو ډېر اوس کې شوه مننه ډېره مهرباني صدیق صاحب الله هم خوشحاله او باره ساته ستاسو د مینې محبت او خلوص نه یو جهان مننه ډېره مننه ډېره مهرباني ښه
نو موږ خبره کوله دا اوس وګوره صدیق صاحب صدیق صاحب ډېر ښکلې خبره وکړه. اجاز پرون د سوشل میډیا ډېر ښه دغه موږ اکثر څیزونه پرې ګورو. پرون ما یو پوسټ کتو چېرته او سالکان دي همدغه شان فلاحي تنظیم به یا خپل کیپیسټي کې هغې غریبانو ماشومانو له د اختر کپړې اخیستي دي په دوکان کې او دوکان کې ټیلر هم ناست هغې ته بیا دا کړي دي خپل محله کې به ده پېژندل که نه چې دغه نو اوس دا اجاز خبره ټیک ده ما په خپله هم ځانله کپړې نه دي اخیستي زنانو خیر اهتمام ډېر کوي خو لکه د څو پورې چې دا خبره او نو سوري وی آر سوري ټو ایټ نو سبله نو بهرحال اختر به مانځو په د کوم اسلامي طریقه چې د په هغې باندې مانځو پاک جامې به اغوندو جومات ته به لاړ شو مونځ به وکړو فاصله کې به ودرېږو خو بهرحال هغه کومه خوشحالیانې او کوم دغه چې به و نو هغه شانتي لرې پاتې شوي ځکه چې د هغې نه احتیاط هم ډېر ضروري دی. نو اګین فرض کا یو طرف ته څوک د خپل ګاونډي سره د روټۍ مدد کولی شي هغه له څه ورلېږلی شي سالن تیار وي نو بل دغه شانې که چا په ګاونډ کې څوک دغه شانې غریبانان وي او دا ماشومان اختر ګورې اوس چې پاتې شوی دی نو صرف د ماشومانو پاتې شوی دی. ارشاد صاحب یو کال سره د بخیر غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایجاد خان څنګه دی صحت ښه دی؟ بالکل ډاکټر سر جی څوک د کوم ځای نه احتشام الحق خبرې کوم د مردان نه د ګاونډیانو خبره تاسو وکړه جی ښه جی ښه ښه اوانو ګاونډي رسول الله مبارک فرمایي وی جبرئیل علیه السلام به د ګاونډي په باره کې دومره ډېر مال راته چې ما سره دا غم پیدا چې دا ګاونډي را سره میراث کې شریک نه کړي بار بار به د ګاونډي باره کې د الله تر طرف نه جبرئیل علیه السلام مال راته صحیح او بیا نبی علیہ السلام په مخ کې ذکر وشي چې یو زنانه ده ادب المفرد کې امام بخاری دا حدیث راوړی دی چې یو زنانه ده او هغه د شپې تهجد هم کوي دروازې نفل جیم نیسي تلاوت هم کوي درود شریف هم وایي ډېر ذکر او اذکار کوي. حضور علیہ السلام مبارک ورته وایي دغه پرېږدی ګاونډیانو سره یې سلوک څنګه دی وایي د الله نبي ګاونډیان ته نه خوشحاله نه دي هغوی ته څه فایده نه رسوي هغوی ته خفه دي وایي دا دوزخي ده دا به دوزخ ته ځي. بیا د بلې زنانه ذکر وشو وي د الله نبي سره پنځه وخته مونځ کوي نه نفلي روجې نیسي نرس په نور څه د شپې تهجد کوي او نور داسې ذکر او اذکار ډېر نه کوي وایي ګاونډیان ته نه خوشحاله دي رسول الله مبارک وفرمیل وي دا جنتي ده دا به جنت ته ځي. واه ډېر ښکلی اسان حال هم راته وښودلو مولانا صاحب ډېره مهرباني الله هم خوشحاله وبارسته ډېر قیمتي معلومات تاسو موږ راکړل ډېر ښکلی حدیث شریف په ډېر ټایم کې ډېره مهرباني او ارشاد صاحب ډېره مهرباني تاسو یو ځای مننه ډېر ښکلی رپورټ صاحب چې کوم رپورټ د زموږ موضوع سره بالکل کنیکټډ دی کوم چې غواړو هغې باندې نو بس اخر زه به اخري دا پیغام ورکړم ټول زموږ څومره کتونکي چې دي چې بس وګورئ خپل ګاونډ کې چې څوک دغه شانې مستحق دي د پېښور خلکو نه او چې کوم پېښور دي کوم مستحق دي هغه کې فرق وکړي او دغه شانې که د چا ماشومان وي ګاونډیان او هغوی دغه شانې د کپړو وس نه کېږي تاسو خیر تاسو که وس کېږي د هغوی لپاره د کپړو هم بندوبست بالکل بالکل ډېر ښکلی خبر تاسو کړل او پکار دی چې خلک احساس پیدا شي که تاسو ځان ته درې څلور جوړې اخلي نو یو جوړه چې د هغه یو غریب دپاره واخلي د هغې یو وخت روټۍ تاسو ورکړي نو بیا تاسو ګورئ چې تاسو ته سکون څنګه زیات میلاوي هغه یقین وکړئ چې هغه سکون کې څومره خوشحالي وي هغه د ژوند په یو کار کې هم نه وي. او زه یو شان دمې طرف ته دمې نه پس به راځو بیا به په نور موضوعات باندې خبرې اترې کوو. वेलकम बैक یو ځل بیا هر کلی وي تاسو ته پروګرام کې امید چې پروګرام به انجوای کوئ. بهرحال نن که تاسو کتلی ویورز او که نه مې وي کتلي نو هسې لږ غونډه کې ایکسپیرینس وکړئ. ایکسپیرینس که کوئ نو یا ایکسپریمنټ خو هم چې سړی کوي نو ایکسپیرینس ورته حاصل کېږي. لږ غونډه کې د خپل مارکیټونو طرف ته راوځئ تاسو ته به داسې ناروا رش میلاویږي داسې ناروا رش لکه څنګه به چې مخکې په یونیورسټي روډ باندې رش وو د ماښام ټایم به چې کله سیل ولګېدو که نه په یونیورسټي روډ باندې نو بیا به د 2 منټو فاصله مونږ په 50 منټو کې طی کوله. دا 50 منټه به کله تړ کوو وشته په 10 منټو کې 30 منټو کې به طی کوله دا 50 په ځکه چې دا خبره لګونده کې زور ونیسي کله کله مونږ داسې کوو کنه یو خبره زور چولو کې مرچ مساله پکې اچو. ها پروګرام کې چې کوم د مونږ سره ټایم کې سره ټکر سے هم شکر فرمایلو دی هغه طرف ته السلام علیکم سر. وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر دی بالکل نه خو سر ما خو حالاتو کو ته مدا څنګه چللې لکه خلکو نه لاک ډاون مې شو کورونا مې شو لکه څنګه چې خلکو تاسو هغه یو ویډیو مې کته سره غړي تړلې وي په هغه کې
یو کمرې کې نو هغه یو ټایم وي هغه بچو یو ټایم وي هغه راکولاو کی چې راکولاو کی نو ټول داسې په سپیډ کې راوځي کنه بالکل چې لکه بس ته په کې چې دغه نه راکولاو کړ جیل نه نو هغه رنګ سچويشن دی نن بخیل کا زمونږ د عوام دا سچويشن دی چې جیل نه راخلاص کړی دي بالکل دومره رش دومره چې لکه به حد او دا صرف نه مطلب نه دی دا پورا یو او دوه هفته نه روان دی سهار ټایم کې هم ایون رش وي کوم ټایم چې خلک سوده وي دا خو ګوره حالات خو لکه نارمل نه دي کنه صرف د سہولت د پاره حکومت یا انتظامیه وي چې را د خلکو ته لږ سہولت وي ځکه چې مارکیټونه بند او معیشت خراب او مزدوري نه وي چې کم صنعتي خلک ته کم تجارتګر خلک ته کم سوداګر نو چې دوی له لږ شانتي ریلیف ورکړي تاسو یقینو کې کورونا کې دی چې ریدلی او تختیدلی نن چې موږ کم راشولې جو اوس راتلم کنه نو مطلب چې دغه ځایونو کې د مطلب باچا خان چوک کې د فردوس کې د اشنغره کې او انتهایی رش د رش شرمېده چې لکه دا سره روان دي بل ایسوفیز دوی خبره کړې وه چې مطلب دا د دغه دی هغه دوی به ماسک اچي او مطلب ما وکتل مې چې خبره په بیا وکړو که نه ان کیس نو هېڅ چا یو دوکاندارم بلها دوکانداران ما صحیح کړل زه په رکشه کې راتلم هغه شیان میان څوک نه فالو کوي بس یو رش دی او خلک ویږي بس صرف نن د هر څه کولو شوی دی بیا بندی بس لکه یو تعدي ده یو جلدي ده نو خدای دې وکړي چې دا کورونا ختم شي او زمونږ چې دا کم صورتحال دی او یا موږ کم اپروچ لرو خپل ژوند طرف ته یا څومره کیرلیس مونږ یو احتیاط نه کوو نو لکه بیماری خورېدې هم شي لږ احتیاط پکار دی بالکل یقینا احتیاط پکار دی یو وړشان بریک طرف ته ځو غیر بعد راځو کدن کو چرته مزه موږ سره اوسه موږ سره نور هم موضوعات په هغه خبرې کوو مشورتي سره اوسه بیا هر کله کتونکو زموږ د خبرونه چې دی ډیر ښکلی شان روان دی او موږ سره اوس سټوډیو کې یو ناظخوان محمد شهزاد مجید هم موجود دی هر کله وایو تاسو ته ویلکم کوو ډیر مننه څنګه تاسو خیر تاسو څنګه یې الحمدلله روزه څنګه تیریږي ډیر زبردست او نن ماشاءالله موسم هم ډیر زبردست بالکل موسم هم دی او د کسانو چې کم دغه ګړه ګوړم چې کم دغه بازارونو کې ډیره زیاته ده جی تاسو نه به موږ یو ناچ دی هغه وروسته اورو انشاءالله ډیر مننه خاموسکا مونږه خبره ترې مختلفو موضوعاتو باندې کوو بالکل او بل خواته که مونږ وګورو نو چونکې لاک ډاون ختم شوی دی ختم شو سره کنه دوی چې نرمي کوو پکې نرمي خو نه دا وایي چې مارکیټونه مو بند دي 4 days مطلب سرټن ټایم پورې لکه دوکانونه کولوي او 5 بجو پورې او SOPs په هغې به عمل کوونکي دوکانونه کولوي خلک به راځي د هغې مطابق سوشل ډسټنسنګ به کوي خو هغه شی بالکل نشته هغه شی بالکل نشته سر اوس د دې څه چې کوم دی که نه خطرناک چې کوم دی که نه علامات به وي د دې چې څومره خطرناک رزلټس به وي دا به که خیري روانې 5 شپږ ورځو کې پته لګېږي سر الله دې کرم وکړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي خو دا واسې موږ پیشنګویي ورکړه دا ستاسو دا خبره مې بوتله چې الله دې کرم وکړي خو نور ستاسو دا خبره ډېره ویرونکې ده او حقیقت دا دی چې که مونږ عمل ونه کوو مونږ په سوشل ډسټنسنګ ونه کوو چې کوم احتیاطي تدابیر دي لارې چارې دي هغه مې اختیار نه کړو یو اړ چې نن دا کومه حمله شوې په دې مارکیټونو یو قسم لا یو مطلب یو برید شوی دی خلک راوتي دي هغوی ځان را رسولی دی چې بوی وګورو چې مطلب 2 میاشتې مخکې څنګه سچویشن نو د دوکانونو کې څه بدل شوي را بدل شوي خو نه دي خلک اندازه اخلي که نه او که نه لکه چې دا لا څنګه چل دی څه پکې هسې راوتي دي چې وګورو چې انسانان هم هغه شانتي دي که نه غوږونه هم په هغه ځای دي څه ښکرې مرې خو نه دي راښکاره شوي او روډونه هم ګوري او که نه لکه سامانونه هم هغه شانتي دي او که نه دي څوک په لاوس کېدی شي تپوس هم کېدی یو څیز نه چې بی لکه ته په هغې خرڅېږي که نه دا ګوره دا سوري دا خو هسې ما یو دغه وکړو خو بهرحال ګوره یو شی شته دی یو تھرټ شته دی او دا کم چې کم اجازت ورکړی شوی دی د انتظامیې لخوا د حکومت لخوا چې 4 ورځې به په هفته کې دا مارکیټونه دوکانونه کولوي د سهار د 8 نه تر د مازدیګر د 4 پورې نو دا د مجبورۍ نه ورکړی شوي دي چې نور خلک روزګار هم په ټپه
صنعت هم کېناسته سوداګر هم تجارت چې کوم زموږ تجار دی هغه هم ډېر زیات ګډوډ وبهي هغوی به چې زموږ سامانونه خرابېږي پیسې را سره د کرایانو نشته معیشت خراب دی موږ څه وکړو قرضداري کیږو نو د هغې دپاره حکومت دا یو د زهرو ګوټ تیر که خو د دې امید سره چې دا خلک به لږ شانت احتیاط کوي خو دا د حکومت زویم چې یو غلط فهمي ده داسې نه کیږي چې ملای ته خلکو ټولو ته به راځي دا دیګونه دی او خورئ ما څنګه به نه خوري بیا خو ستا نه مني که د چا بي پي های کېږي او کلو کېږي که د چا شوګر وي او که د چا هر څه مرض وي خو چې یا راغې تا ورله یو څیز اویلیبل که پرووایډ دی که هغه به خوري نو اوس په بازارونو کې تاسو وګور تاسو ویږي سبا اختر دی دومره ګڼه ګوڼه ده په پېښور کې زه راتلم ما خبره وکړه نه څه فاصله شته نه چا ګلبز چولی دي هغه به ډېر خوشبخته سړی یو لکه هوښیار به یو نیم کس چې هغه په خپله او به چې دا نور وویني ما ویني بل ویني چې دا خو څه نه دی اچولی به هم سهار لږ چې لرې که سړی فار ګرانټډ به اخلي اوس دا شیان بالکل او یو سوچ چې مطلب مونږ هم دا خپرونه کې ډېر دا خبر کول چې خلک دا یو سوچ لري چې کرونا نشته نو اوس دا سوچ کې نور به هم مضبوطوالی راشي په دې فیصله سره بالکل د دې سره به نور هم راشي اوس مطلب چې دا ولې داسې کېږي چې مونږ منو هم او خبره منوم نه دا ځکه چې کم زموږ د وفاق حکومت دی او بیا د صوبو ترمنځ چپقلش دی رزسټنس دی یو بل باندې تورونه دي چې تر څو ستا حکمرانان په یو پیج نه وي نو عوام بیا نه راځي چې حکومت سیریس وي سنجیده وي مخلص وي په یو ایشو ټیک اپ کولو کې ټیکل کولو کې نو د هغې مطابق هغه پیغام هم ورکړي احکامات هم جاري کړي او بیا په هغې باندې عمل درآمد هم کوي هغه شی اوور د منس ونه شو مطلب درېیمه میاشته کله یو خبره کیږي کله بله خبره کیږي کله د نرمۍ خبره کیږي دا څنګه لاک ډاون دی بالکل او کله که موږ وګورو د ماشومانو پروموشن چې دغه کلاسز او یو بل دلته یو کوېشن جوړیږي چې آیا کرونا شته یا نه صحیح ده د دې حق باندې موږ سره ډاکټر صاحب په لاین باندې موجود دی په سکایپ ډاکټر صدیق صاحب چونکې د ګیسټرو سپیشلیست دی خو هغې سره موږ په دې کرونا باندې خبرې ترې کوو السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام جی اجازه صاحب څنګه تاسو ښه شکر دی ډاکټر صاحب تاسو ښه صحت مزاج ښه دی خیر خیریت دی الحمدلله جی الله فضل دی ها ډاکټر صاحب پهله خو دنا لګون ته کې د کرونا هټ کې تاسو کوم بیا برا شو خپل ټاپک طرف ته دا اکثر خلک وګی شي نو بیا د هغې په معدې باندې درد وي یا بعضې خلک چې وګی شي نو معدې کې ګوړ ګوړ اواز راځي نو څه به ویل غواړئ تاسو سر لکه دا کاینډلي سر که دې بارے مونږ لګون ته کې ګایډ کی تاسو څه وکړو صحیح جی ټولو کې وړاندې خو ډېره مننه د مشرق ټي وي او د ستاسو ټولو چې تاسو موږ ته بلنه راکړه همیشه مشرق ټي وي زموږ په هر ځای کې اواز اوچت کړی دی زموږ چې څه مسایل وي د ډاکټرانو یا زموږ جنون ایشوز وي یا موږ سب میسج ورکو عوام ته خلکو ته مشرق ټي وي همیشه پای کې ډېر ښه کردار ادا کړی دی څنګه چې تاسو سوال وکړو اجازه چې معدې مسلې لږ داسې د دې ترتیب جوړیږي د دې جواب داسې جوړیږي چې معدې مسلې عام ورځو کې وي او پروژه کې خاص کر دا مسله لږ زیاته شي صحیح چونکې د پیپټیک السر چې موږ ورته وایو چې عام خلک ورته وایي چې تیزابیت یا السر دی د معدې نو دغه علاماتو کې دم راځي چې په لوګه باندې هغه علامات زیاتېږي او انسان چې بیا روټۍ وخوري هغه علامات یې ښه شي بل دې ته کتل پکار دي چې ستاسو روټین څه دی د خوراک والا آیا تاسو په دې کې ځینې خلک هغه چې کوم مسالېدار څیزونه دي یا چې کوم داسې سپایسي څیزونه دي هغې ته ډېر خیال شي نو دا پکار دی چې په هغې کې لږ شانتې اوایډ کړي او بل دا ده چې روژه چې کوم دا اسې موږ ته دا درس راکوي چې مونږه نفس باندې قابو وساتو نو په دې کې تاسو ډېر څیزونه نه منې کېدم شي لایک فار ایگزامپل څوک د نشې عادي دي څوک نشه کوي هغه ته منې کېدی شي ډېر خپل یو منته د ایکسرسایز لپاره څوک وزن زیات دی موټاپې ښکار دي هغه په دې کې وزن کمولی شي د شوګر بلډ پریشر مریضان اکثر مونږ کتلي چې په روژو کې بالکل ټیک ټاک د هغې بلډ پریشر هم ټیک چلیږي شوګر هم ټیک چلیږي دغه شانتې د دې روحاني فایدې چې څنګه داسې جسماني دي بل تاسو سوال کورونا باندې څنګه چې تاسو په پروګرام کې ویلو نو کورونا کیسز زیاتېږي هم د فریش چې کوم رپورټس دي په دې کې تقریبا 30,941 cases شوي دي کنفرم پای کې ډیتس تقریبا
667 پلس شوی دي او په دې کې بزدا ویل غواړم ټولو کې وړاندې خو چې زه خپل ډاکټرز چې کوم کمیونټي دا او ورسره پیرامیډکس چې کوم سټاف دي هیلث ټیکنیشن ورکرز هغه ته ډیر زیات خیر عقیدت او سلام پېښ کوم ځکه چې په تمره کرایسس وخت کې الحمدلله زموږ کمیونټي چې څنګه سرو کړه نو دا ډیر د فخر او د هغه مقام دی بالکل سر بالکل ایون چې زموږ خپل فیملیز چې کوم دي هغه پریشانې د زموږ رونو خويندې چې کوم ډاکټرانې دي نرسز یا پیرامیډکس دي هغه چې کوم زی نو دا فیملی ډیره پریشانې چې بایدا او د زی لکه یو قسم وار دی نو د دې سچويشن خو الحمدلله they are committed موږ ډاکټرز چې کوم یو نرسنګ پیرامیډکس ټول کمیټډ یو او ان شاء الله موږ دا یو فرض ګڼو چې موږ د ملک خدمت حل فوجت کړ دی او دا موږ ته ډیره بهترینه موقع راغله نو we are facing as a front line warriors this situation صحیح تاسو بل خبره ده لاک ډاون کړي وا جی سر په دې حق له وزدا سم چې لاک ډاون فیصله حکومت چې کړی دا هغه ساده اسانه فیصله نه و په دې کې ډیر د فیکټرز دي چې هغه باندې سوچ دی کړی دی لایک فور ایگزامپل د غریبو خلکو سوچ هم پکار دی ډیر چې کوم تاجر برادر دي سوچ هم پکار دی او ډیر خلک د اړې مر دغه سوچ هم پکار دی خو زما پوینټ اف ویو دا دی چې اپارټ فرام د نرمي چې شوی دا د سره زموږ عوامو تم خیال کول پکار دي لایک شاپ کیپرز تاجر برادری د خلکو ته چې کم اس او پیز ایشو شوی دي کایندلی پاغه باندې عمل وکړي ځکه چې د تاسو بهتري د لپاره یو سټپ وچت شوی خو دینه تاسو نیگیټیو فائدہ مالي بالکل بل طرف ته دا چې شروع کې زموږ خلکو ډیر زیات کوآپریشن کړیو and I was a witness to that ما خپل ډیوټي نه کړی کرونا ټیم کې موږ هم د پیشنټس وغیرہ په نو خلکو ډیر زیات کوآپریشن کولو شروع کې او ډیر زیات هر څه باندې عمل کولو چې صبر ته مول اوس ریسنټلی خلکو الیکشن ته داغه سٹارټ کړی دی وایلیشن ورته وای نو زموږ خواص دا دی موږ په هر یو فورم باندې دا وایو چې تاسو کایندلی د اس او پیز ما ته وایو د ریلیکسیشن یا د لکه مطلب ایمرجنسي را لمونږ ته هاسپټل ته لایک فور ایگزامپل یو ار ټی ار لا اکسیډنٹ پیشنټ رالو اکسیډنٹ شوی نو موږ ته خدا پته نشته چې دا پیشنټ کرونا وو کنه موږ ډیل کوو with taking risk of that ټیک شو موږ ډیل نو هغه موږ ته پته نه خو we are providing the services ځکه چې دا زموږ هغه دی خو بهرحال اخو ایمرجنسي ته خو نورمال حالاتو کې خلکو ته ماغه سو پیس چې کوم مخ کې موږ ور کړیو چې تاسو وړو مسلو ته کایندلی مرزه نن سبا سرویسز دی ټیلی میډیسن د ټیلی او پی ډی سٹارټ شوی دی جی سر هغه باندې رابطه کولای شي صحیح اور بل حکومت طرف ته جی حکومت طرف ته زما دا غره چې ډاکټرز کمیونټي آن بورډ اخلي په هر یو ډیسیژن کې څنګه چې تاجران آن بورډ اخیستل شوی دي یا چې کوم علما آن بورډ اخیستل شوی دي نو هر یو فیصله سره ډاکټر صاحب دا بالکل تاسو ډېر خپل بلکې د نخې منظم وشته لکه ډېر خپل تاسو خبرو کړی اصل کې بعض کله دا کورونا رااله نو تاسو صرف ډاکټرز داسي او طبقه و چې دوی لک پویو عوام نو پویو تاسو په وجه بیا ملي حکومتونو بیا عوام پویو شو چې دا کورونا څه شی دی د دې سره بیا سمیت رومرز هم چې را دا ماشومانو ته نه کیږي بوډاګان زویفان ډیر زپي مطلب چې زنانه نه زپي سړي ډیر زپي او بیا پکې دا خبره وه چې دا یو سیزنل شی دی د موسم سره به ختم شي ډاکټر صاحب نو په دغه کې په دغه رومرز کې په دغه میتس کې څه حقیقت شته او که نه او تاسو څه ګڼئ چې آیا دا یو سیزنل شی دی که نه دا مطلب چې یو هغه راغلی شی دی او فارور به یا ختم شي او یا به لکه د ټایفاید ملیریا پاتې شي اصل کې جی زمونږ کمیونټي زمونږ معاشره کې دوه قسم خلک دي یو قسم خلک دا وایي دا پریډکټ کوي چې هیڅ نشته دی او الله مالک دی او سم نشته دا سي غریب دیٹ از ویری رانګ یو طرف ته یو طبقه دا سي چې هغه وایي چې هغه سه اوور برډن لکه هغه ایون نارمل اکټیویټیز هم د لایف ختم کړي ځان ته سره د کور نه راوتلی هغه that is also not right زدا مچ مینس کې تل پکاره چې کومه سو پیز مونږ ته ملاو دي د ګورنمنت طرف نه د ډاکټرز طرف نه د مختلف ادارو طرف نه اورګنایزیشن هغه باندې تل پکار دي لکه زدا ویل غواړم چې د دې سایکیټریست کم افیکټس دي سایکیټریک الیمنټس دي هغه روان دي او خلکو باندې نیگیټیو افیکټ هم لکه روان دي د دې شي کنه
نو بل داسې تاسو ګورئ چې دا خلک چې کوم دی چې ینګ ته سنوي بډاګانو ته وایي نو تاسو مخامخ خپل موجود څنګه ډاکټر اسامه پهلا شهید شوی چې ینګ کس او ینګ الکو هغه ګلګت کې چې شهید شوی کورونا ښکار شوی داسې سند کې او ډاکټر دلته زمونږ ډاکټر جاوید سی وو حیدرآباد میډیکل کمپلیکس والا هغه عمر نه دومره زیات نه خو دا خبره دیٹ از رانګ پرسپشن او په دې فایټ کې زمونږ اته یا نه زیات ډاکټر شهید شوی دي نو دا ایج تم نه ګوري چې دا الله پاک فضل ورته وایي چې ماشومان ته ډېر حد پورې بچ دي ځکه چې الله پاک یو خپل رحم کرم هم شته دی اور دې ته نه دی پکار نه دا ایج ته ګوري او نه دا دې ته ګوري چې دا امیر دی غریب دی وزیر دی یا وزیر اعظم دی یا صدر دی دا اٹ کین افیکٹ اینی باډي بٹ د مین ایشو چې کوم دا د خلکو مشکلات په یو ځای دي چې هغه باندې هغه نه دي ګرمول پکار خو اس او پیس چې کوم ته جاری شوی دي بار زدایم چې هغه باندې عمل مپر دی and I hope چې دا پرابلم به ډیر زر حل شي او که زموږ خلک کمیټي دي او ډیر سخت وخت مونږ تیر کړو چې کوم کرایسس پیک وخت هغه مونږ تیر کړو ان شاء الله اوس حالات نرمه طرف ته روان دي او هوپفلی ویل هیر ا ګډ نیوز ان شاء الله ډاکټر صاحب مونږه سلوټ کو زموږ چې کوم ډاکټرز دي زموږ کوم نرسز دي زموږ کوم پیرامیډیکل سټاف ته پیرامیډیک عمله ده خو بیا اکثر داسې یا خو دا رومرز دي یا مطلب یره د خلکو کې خلک وي چې کیر نه کیږي په هسپتالونو کې یو هغه مریض چې هغه دغه کورونا پازیټیو وي یا په هغه کې علامات وي نو اکثر دغه نه خلک تختی یا هغه په آی سی یوز کې وي نو داسې حقایق شته که نه لکه مطلب تاسو څنګه وویل چې ډاکټرز خو ورځي هغوی خو دے آر کیرینګ اباؤټ پیشنټس هغوی خو چیک اپ کوي هغوی خو په ریسک باندې دي خو آیا داسې چېرته داسې شته چې ډاکټرز وایي چې یاره ګینې مونږ یریږو یا نشو کولی داسې خبرې شته دي اصل کې دا د چې تاسو تللی شئ زموږ هاسپټل خپل هاسپټل خبرو کوم هلته کووډ آی سی یو دا کووډ یونټ دی هلته ډاکټرانو باقاعده ډیوټي لګېدلې ده هغې ګوري نو دا نالج خو به مونږ خلکو ته ورکو چې مونږ ته ځان رستو کو نو بیا به دا شی څوک ډیل کوي دا د علاج به څوک کوي بل اړخ ته کو ګورئ ډاکټر کمیونټي ته ریسک شته دی خو دې د ریسک پروا بالکل نه کوي او خپل سرویسز پریزنټ کوي کمیونټي ته او موږ ته خو سیریسلی داسې لګي چې هر سار موږ اوس موږ تاسو لګي لکه یو میدان جنگ ته روان یو ځکه چې واقعي چې دا یو وارن سچويشن دی او په دې کې چې مونږه شاته شنو بیا عوام ته آگاهي څوک ورکوي د عوام علاج وسوکي نو دا بالکل یو غلط پرسپشن دی all the people are on duty صرف دا چې اساین شوی دي ډیوټیز او هر چا خپل ځکه ډیوټیز لګیدلې سکرینینګ ولا خپل ځکه ډیوټي کوي بیا آی سی یو ته پیشنټ راشي خپل کیر دی وینټیلیټر ولا خپل کسان دي that is distributed by the hospital administration بل ډاکټر صاحب یو بل ډیره مختصر مهمه پوښتنه ده اکثر دا یو پرسپشن چې غلط دی او کټیک دی چونکې مونږ وایو دا لا علاج دی خو چې کله مونږه پیغام ورکو که زموږ ملک وزیر اعظم ولې نه وي یا یو صحافي یا یو عام سړی سیاستدان چې څوک هم نو هغه وي چې که ته ناجوړی ناروغی او تا کې علامات راغلل د کورونا نو ته کنټیکټ کړه ډاکټر یا هسپتال ته لاړ شه آیا دا خبره میډیکلی ټیک ده که ځان د سړی کوارنټین کي تاسو دوه خبرو کې کومه ډیره موضوع ده دا مریض به ډاکټر ته ځي که نه دی به ځان کوارنټین کوي اصل کې چې مونږ چې کوم اډوایس ورکو پکار دا چې پیشنټ ینګ ایج کې چې کوم دا ینګ کسته وشو هغه لګ ریکوري ریټ خده هغه د دومره کمپلیکیشن چانسز نشته دی بجای اولډ پیشنټ چې دغه مخکې نه بیماریان دي شوګر یا بلډ پریشر یا نمونیا ټایپ نو هغه ته لګریس زیاته فرست اف اول خو پکار د کوارنټاین چې خپل هوم کې خپل ځان ابزرو کی د دې وایرس پیریډ 2 ویکس ته هغه د ابزرو کوي او د دې کوارنټین مقصد دا دی چې نور خلک انفیکټ نشي د دې دا نه دی چې علاج دی د دې مقصد دا چې نور خلک ته انفیکټ نشي کور کې زیات نشي تی خلک نو هغه چې کوارنټین شي د خپل علامات ارس ابزرو کوي او په دې کې شارټنس اف بریث چې کوم دی لکه ساه خرابېدل دی او داسې علامات چې دیٹ از نیسیسری فور کمینګ ټو هاسپټل بیا به پیشنټ خامخا راځي بیا موږ اسسکو مختلف طریقو سره هغه سچوریشن ګورو هغه ته بیا کوینټ صورت یا وینټ اچو او نارملی پیشنټ د خپل فیس تیر کی او زیاتره کیس کې ریکور شي نو پکاره چې خپل هوم کې کوارنټاین شي ٹھیک
ها سر پلیز ډاکټر صاحب اکثر دا ریپورټس زه ګورم مختلف ریپورټس راځي اوس دا حقیقت دی یا تاسو بهتر جواب ورکولی شئ چې ویل کېږي چې د زنانه سترګې چې دی هغه د دې وایرس کیریر ډېر زیات دی او سره د دې چې دی هغو سترګو کې دا وایرس په ډېر موده پورې ایون 20 to 28 days پاتې کېدی شي نو دا حقیقت لري یا نه د زنانو سترګو کې جی دا سترګو کې چې دی دا وایرس 20 نه واخله 28 ورځې پورې پاتې کېدی شي دا ما خپله ریپورټ کې کتلی و نو آیا دا رښتیا دی یا میت دی اچھا مونږ داسې څه نه دي اورېدلي او وایرس خو داسې چې هغه تاسو کتی نه شي اټ از کالډ انسین انیمي اټ کین بی انیویر دغه په سټیل باندې می ټیبل باندې می کېدی شي دغه زمونږ په دې بینچز باندې می کېدی شي ځکه تاسو ګورئ هر ځای سپری کېږي دیټ از خو دا خلکو ته مخه چې رانګ پرسپشن اخیستي داسې خبره نشته دی جنډر ډزنټ میټر جنډر فیمیل یا میل کې ډزنټ میټر ایج البته یو فیکټر دی زیات ایج پیشنٹ آر ایٹ ریسک او ینګ کسانو ته دا چې هغه امیونټي وای یا هغه چې کوم امیون سیستم دیټ از سترونګ ایته لیک کمپلیکیشن چانسز کم دي ډاکټر صاحب دا ویل کېږي چې کم پیشنټس ته دا کېږي یا هغه ځان کې د دې اثرات ګوري د وایرس نو ویل کېږي چې هاسپټل ته تلل مطلب هغه مرګ دی نو آیا دا رښتیا دی هاسپټل ته لاړ دي شي یا نه دا یو میت هم خور شي چې ډاکټرز د سکیټ انجکشن لګي او غلګي حالانکه وی هاف ټیکن د اوث اف سیوینګ لایفز اف پیپل ناٹ کیلینګ پیپل نو موږ دا اوث اخیسته او موږ دا غي هر قسمه خدمت کا ایون سر اصل کې ایون د خپل ځان ته پروا نه کی نه سر اوث خو بالکل خبره خو دا کوېشن کومه به دا سې کړي وی چې لکه ګورنمنت هاسپټلز کې اگر انګي پراپر چې کوم نه کنه اغه تاسو کنسیډریشن نه کیږي خو بار ډاکټر صاحب په دې باندې موږ خوري را روانو پروګرامونو کې بیا خبرې وکړو تاسو ټایم چې کوم موږ تاسو موږ خپل ټایم راکړو قیمتي وخت ډیره مهرباني ډاکټر صاحب الله خوشاله او بر حفظ او امان کې وساته ځکه تاسو موږ فرنٹ لاین چې کوم د سولجرز دی په دې پاندیمک کې نو خدای نه خواسته کته تاسو باندې او شي بیا به موږ چې کوم دا بیا سره بیا مددګار وکړي خیر بیا پاتې نو خو الله دې نه کې داسې تاسو سره صحت درکړي تاسو سره چې کوم نه خپل ځمان کې وساتي بهرحال اوس مسکا سر یو بریک تاسو جی بریک نه بس بیا راځو خبرې ترې کوم سره जी वर्स वेलकम बैक के ज़रा बया तास्ता प्रोग्राम के हर कले वयू उम्मीद दे जे प्रोग्राम में एंजॉय करी बहरहाल खबर तेरे जम रवानी दी मुस्का we should move towards Mr. Rashid Saib. बिल्कुल and after that then we will talk about okay fine मार्केट का ओसो को खजा उस बु गुजार रशीद से तो मार्केट के ना बात से डायरेक्ट और डिश मार्केट रेट्स बा पहले मुझे पता हो जी हम दे वाले چې خلک اکثر ویو چې انتظار کوي د مارکیټ ریټ حواله سره جی نن چې د مارکیټ کې سپین آلو قیمت چې د غسالو وخت سره آلو چې د غاش پېتا یو کیلو سره آلو په 75 روپے او چې پیاز چې د یو کیلو په 50 روپے ټماټر چې د غسالو وخت روپے دی او کچالو چې د غاش 75 روپے دی اروي چې د ګران شوی دی 200 روپے دی او مرچکي چې د غاش 75 روپے دی لیمبو چې د یو ځل بیا په 300 روپے یو کیلو او ګول باټینګر او کیرا چې د دواړه په 40 روپے دی ګوبي چې د هغه یو کیلو په 75 او بند ګوبي چې د هغه په 60 روپے دی مټر چې د هغه 20 روپے یو کیلو بنډۍ چې د 90 روپے بنډۍ ګران شوی دی او تورې چې د هغه 40 روپے دی کدو او ټنډۍ چې د دواړه په 60 روپے دی شلغم چې د هغه 75 روپے او گازر یو کیلو په 50 روپے پالک یو ځل بیا یو دستا په 60 روپے او فرش بین چې د هغه 10 روپے دی بینګن سرندې چې د هغه 10 روپے دی او کریلا چې د هغه 40 روپے دی تاسو دا سکرین باندې کتئ شئ دا د مارکیټ ریټ سبزیانو ریټ دی د سر تاسو کولای شئ چې کوم منافعخور او دوکه‌باز دکانداران دی تاسو ته دوکه ورنکړي چرګ کیلو چې د هغه نن 3 روپے ارزان شوی دی یو کیلو چرګ چې د هغه یو سل 93 دی نو همدا زموږ هیله دی چې نور هم ارزان شي چې خلک ته مسله پیدا شي جی اجازه उसका اوس دی چونکی رشم دی نو خلک وایي چې راشه دا خو ټایم دی په دې کې موږ زیات نه زیات وګټو خو دې وخت کې چې کوم د موږ سره دا دغه دی فروټ
فروټس ریټس دي نو دا تاسو کاندي چې کوم ته وښي چيري چې کوم ده کنه یو ډبه अब تاسو ته په 270 روپے باندې ملاويږي دنه شالتالو به تاسو ته په 100 روپے ملاويږي خو په مشکل باندې دا خربوزه چې کوم دا په 40 روپے کیلو دا او لوکاټ چې کوم دی فصل دي او اندوانه کیلو چې کوم دا په 15 روپے دا پنجابي امرود چې کوم دی په 200 دي او سټرابري چې کوم دا په 140 دا کله نمبر 1 په 110 او کله نمبر 2 چې کوم دا په 90 په 100 او 80 وسر اوس 130 او 90 دي نو دا دا خو موږ سره دي کنه دا به خیر مارکیټ کې تاسو په 170 ملاويږي ځکه چې یک موږ غتري دي کنه دا پریکټیکل ایکسپیرینس دی کینو پنجابي نمبر یو چې کوم دا په 200 دی او پنجابي کینو نمبر 2 چې کوم دا په 100 روپے باندې دی دنه پنجابي مالټ چې کوم دا په 190 روپے دا او ګرمه کوټه چې کوم دا په 100 روپے باندې دا 12 سر د باندې خیر موږ خپل ټیم کې نو سر سیب کالا کولو په 190 روپے دی او سیب سفید چې کوم سپین سیب چې کوم دی هغه په 180 دی او ګولډن مړه چې کوم هغه په 180 روپے باندې دی اجازه دا سیب کالا کولا دا سلام دی هر ورځ چې دی یو کوېشن وي چې دا څنګه سیب نو دا ما چې دی سرچ کړ سره سیب ته سیب کالا کولا بلکې اتک سورتا بالکل سور سے ہوتا ہے ٹھیک هغه یو خو وی چې ته کابلی سیب کنه ته کابلی سیب هم دی مختلف دی کنه نو دا بالکل ریډي بالکل ریډ وی نو ریډ خو مارکیټ کې څه پوره نشته کې دې شي وی ریئر کیسز کې دي کې دې شي وی خاص ځایونه وی چې په لوی سٹورز کې دې شي وی ګران دا لوی سٹور دا کم دي ناراضي دا مو څه کوېشن ما به سٹور کړي سټوریج هاوس زم وی هغه کې دا موږ سره غته تلیو چې کله یو دې تلیو البته دا چې فروټ منډه ته لاړو کنه فروټ سبزي منډه ته نو دا بنگالیان دي دا خو ډېر خو دي زموږ پښتو زده کړي ده کنه بیا خاص کر د قبایلی لهجه زده کړي ده په 15 روپے په 3 روپے کنه او په 3 درهم په 3 درهم کنه 3 درهم لکه هغه ته پته چې داخله ډیر زیات راځي دلته صحیح نو دا چې فروټ سره چې بے موسمي فروټس نو حالت خو لوی انټرنیشنل مارکیټ ته خو په یخنه کې به مندوانه ها بالکل زمو خدل د چون کې مارکیټ وړو کې دی د خلکو هغه د غم دومره نشته قوت خرید نو بدلته موسمي د غوي اوس په سعودي کې تاسو لاړ شئ په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې تاسو ته په هر موسم کې اندوانه ملاويږي په هر موسم کې به ملاويږي په هر موسم کې به هر یو چیز ملاويږي خو زه وایم چې هغه به ټیسټ هغه شان نه وسنګ چې د موسمي وي یاره ګوره د ټول نړۍ ته ورته راځي بل لاج سټوریج هاوس زم وي اول ته هوډر لوی مارکیټ ته نو التنا مالدارم دی نو د ټول اوس لکه کېدای شي په نورو ملکونو کې اندوانه په بل موسم کې صحیح ده یا دا سی وی کنه نو راځي او بیا سٹور کوي ځکه چې خو لوی مارکیټونه دي صحیح اوس خو په کراچۍ کې موي زیاتره کالو سر یو شی ملاويږي څوک لاړ شي د سر دا په پاینپل راغلو نو خلکو پلاسونو کې ګرځول او د پاینپل دا بکټ کیږي څنګه دا کنه نو دا چې کار سره یو وارث سره روانو مچرتا ښه نو هغه ته وی چې دا کیلو دا په 100 دی او تی دا په 300 او هغه زما پلار ته داسې سمایل وکړو کنه وای دا په 300 ستنګ دی یار انا خو دې نه یار وکا نو هغه سړی ته دا ته پیژنې نه کنه زکه ته دې پته نشته دا زما پلار ته دا ته پیژندو نو تا دومره ریټ نه وي کنه لکه دومره هغه 300 هغه ټیم کې لکه زیاتې وسکه نیو راغلی سر نو خلکو پر سوزکو کې راوړل پسل او په یونیو سر په دینه زیات نو صحیح به ډیر زیات به راوړل کنه لکه نو شي خدي کټینګ طریقې مې بدله ده دومره ګران طریقې ده کټینګ کنه سر چې کټینګ نه به دونه غونډه کې پاتې شي دومره پاینپل به دومره غونډه کې پاتې شي خپل پوسټه کې چې دی هغه ډیر زیات مزدار اپل دی خو خدای نه چې ټین ولا سړی ولي کنه سره پریزرڤډ ضروری نه ده چې ګینزه د اندوانه ام خټکه پاینپل او شلتالو او مالټو ارسو خرم جی ارسه کې خدای پاک درجات جوړ کړی دي کنه ټیک شو لکه مله زما سور وس کې دا غي مطابق دی خوراکو کم ضروري نه چې نه زبا ار یو شی خورم لکه پکار نه ده د دې د وجه بیا د ریټونه مخېږي کنه لکه خپل وس مطابق اوس دا اثر انار کندهاري اونګه پروت دی خدا مونږ شو خوړې او دا کنه کرسټل انار پروت دی راشد صاحب طرف ته وځو چې ته ورسېدو راشد صاحب دا میډم چې کوم دی دا پیزا ده پیزا پیزا مونږ ډو تیار کړه ډو کې چې کوم دی مونږ انډا چولې و ها په پکې چولو صحیح او ایست پکې ها ها براون شوګر پکې لګم چولو جی شوګر دې پښې کلر خسته راشه لپاره ډو چې مونږ جوړ 10-15 منټ مونږه 20 منټ هغه د ګرم ځګم کې خو دا ها ها چې هغه خپل ډو رو پټسيږي هغه نه بس چې کوم دی مونږ چکن پوخ کو چکن مونږ فل پوخ کو دا چې الریډي ډو په خګي دا ټیم کم لګي 10 صحیح 12 منټ لري په خول باندې لګي زیات ټیم دی باندې لګي
نو د دې چې کوم ګارنش هم موږ او چیز په پاسه واچو او چکن چې کوم پوخ کوم په واچو دا ګارنش چې دغه کې تاسو لکه فل ډیټیل کې اوه چې کتون کو شین لمش دي صحیح اولیو دی پکې ټماټر دی پکې ها او ریډ سوس دی پکې صحیح ټماټر چې کوم سوس دی ریډ هغه جوړ کړی دي صحیح شامی کباب دی شامی کباب چې کوم دی موږ بیف بوایل کو هغه کې مصالې واچولې سور مرچ کې زیره د بیف شامی کباب دی بیف شامی کباب دی د چرګ نه هم جوړېږي شي چرګ نه جوړېږي بالکل چرګ نه جوړېږي خو دا بیف نه موږ جوړ کړی بیف ته د کې چنو دال دی ها او مالګه وا سور مرچ کې میده تړه مرچ کې اوچ دنیا وا لسن وګوا او پکې پیازو دا خب بوایل کو ها چې خب بوایل کې بالکل وبوچ شوی بالکل صحیح بیا دا موږ لنګرای کې وټکو بس کسان کیمی ماشین نو بس بس کوم د کور کې کیمی ماشین خونی البته غلا لنګرای کې موټو ها چې لنګرای کې موټو کو ګول ګول ټکی اوس درې موږ جوړ کی ابه خصي هلکیږي بالکل هلکی بالکل دا به لغي به لاس سره بول کې واچ لاس سره میکس کی صحیح چې لاس سره خمیس یا ریزه ختم شي دی خطر ډایرکټ کیما هم یوز کولای شي ډایرکټ کیما یوز کولای شي خو کیما لک بیا لک سخت راځي لک سخت راځي بیف چې کوم دا بالکل پوخ شي صحیح دا کم از کم ډیر ټایم کې پخېږي 40 منټ 45 منټ کوکر کې پخېږي دا ټایم کې پخېږي اوس په اخر کې چې کوم دې موږ باندې انډه لګو به موږ پرې ها دا د کې چې تاسو کوم دالونه استعمال کړئ یو دال دی چې صرف چنا دال دی چنو دال سره چنو دال اکثر پکې نور دالونه هم اډ کی دا ما کتل دي وایي چې دالونه زیات لري کې ټیسټ سره ماتيږي سره ماتيږي ایسه بیا دای چې لګ دا تیل کې واچي پخېنو هغه بیا کولوش سټونه میټر ټول مات شي را مات شي خلک دا د لپاره بیسټ دی کنه جی راشي سره بل ته پوښتنه در کولو اکثره مونږه پیزا ورته فون کو هغه پیزا روړي کنه اوس کوم مطلب هغه ډو تیاری بیا خو یو ټایم لګيږي کدا پهله نه مونږ جوړ کړو دې څومره ټایم پورې دا مطلب مونږ ساتلی شو سلور غنټو دا پاره پینځو د دې ډوچ بخي کنه ډوچ کلر پړسي دي کم از کم 15-20 منټ دی لګي ګرم ځکه چې کېدی چې یو ځکه بیا ډیر ټایم لګي دا مخکې ډوچ تیاری چې ډو تیار کې بیا دا میرینیشن کوم دي دا اپ ډن کړي خاپره تیار کړي بس پهله تیار کړي اوس هغه پته لګي چې موږ پیزا وزي 20 پیزا موږ یا 30 وزي دا هغه کوانټیټي هغه تیار کړي هغه سره بیا ګرم کې ورلېږي چیز لاس کې اچي مطلب پهله ندی هر څه ریډی کړی وي بالکل او سمال لارج او دا میډیم دا بالکل تیار یې پهله نه او بس صرف اوسره چې کوم چیز په واچو بس به اون ګرم چکن خو پوخي کنه چکن لري پخای نو دغه بیا مختلف قسم دي باربیکیو چکن دغه پکې سوکا چی هغه کې سو ګریل باندې پوخ کی سو فرائی والا دا سوسج هم پکې واچي سوسج هم پکې سوکا واچي خدای نمونه ولا ورکی فجیتا او فلان کې او ډینګلې بالکل مختلف نمونه دي خانین پیزا شو غالي پیزا شو ټول خپل مختلف نمونه دي خا صحیح ده مونږ به خیر خپل پیزا تیارو مسکا ان شاء الله لاست ټیک ټکر پیزا هغه چې سو خوري هغه به عقل راځي او هغه کې سپیشلیټي وسوي هغه سپیشلیټي خدای چې هغه سړی خوري هغه به عقل راځي هیڅ بوت راځي کنه مایند کې اتوماتیکلی صحیح هم دا نه دي ډیر قایډیا یو کو بزنس بزنس والله سر قسم دے ٹگر پیزا کھائیے اور ہوشیار ہو جائیں اٹر پائیے صحیح دمه طرف ته زو دمه نه بعد چې دغه نه بعد برازو مې بخل شانات به هم ورو موږ سره اوسه پرونته ځل بیا هر کله کوم کسان چې اوس مونږ جوائن کړي هغه ته مونږ دا وایي چې نن راشد صاحب چې دی هغه شامي کباب جوړ کړی دی هغه سره سره چې دی پیزا تیار کړی دی نو دا تاسو لازمي غوړه کال کولی شئ سره پوسټ پوښتنه وي د پیزا حواله سره ولې چې اکثر نه بلکې ډیر خلک چې دی د پیزا شوقین دی نو د ټایم تاسو کال کولی شئ هغه نه خپل او اهم ټیپس چې دی اغستې شي اجازه اوس د روح تسکین لپاره یو نعت به د محمد شهزاد مجید نه اورو بالکل جی بالکل اے آلا نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
दर ना लोगे शमा, दर ना लोगे शमा, दर ना लोगे शमा, रसूले पाक दखुले माख दीदन देरा का, दखुले माख दीदन देरा का, दर ना लोगे शमा, रसूले पाक दखुले माख दीदन देरा का। दुनिया फानी दा मरगरा रवान दे, अमल में निष्ठा नुन में ग्रीवान दे। दुनिया फानी दा मरगरा रवान दे, अमल में निष्ठा नुन में ग्रीवान दे, अमल में निष्ठा नुन में ग्रीवान दे। पतोर लागद के जन रहनुमा का, दखुले माख दीदन देरा का, दखुले माख दीदन देरा का, दर ना लोगे शमा, रसूले पाक दखुले माख दीदन देरा का। ब्याची में ब्याई हिसाब किताब ला, ढेर वर खतायमा सवालो जवाब ला, ढेर वर खतायमा सवालो जवाब ला। ज़स्ता मलंग यमा, ज़स्ता मलंग यमा, नजर पमा का, दखुले माख दीदन देरा का, दखुले माख दीदन देरा का। हसरी नाचिर आदम बाबाई ज़दिरियारी गमा, सख्ता रोज़दा ज़का जड़ी गमा। आदम बाबाई ज़दिरियारी गमा, सख्ता रोज़दा ज़का जड़ी गमा, सख्ता रोज़दा ज़का जड़ी गमा। अल्लाह गुस्सा दे, अल्लाह गुस्सा दे, तेरा रज़ा का, अल्लाह गुस्सा दे, तेरा रज़ा का, दखुले माख दीदन देरा का, दखुले माख दीदन देरा का, दर ना लोगे शमा, रसूले पाक
دیدن دے راکا جزاک الله ډیر ښکلی ډیر زبردست ډیر مننه تاسو ډیر مننه ډیر ښکلی اواز بیا به ان شاء الله کوشش کوو چې تاسو په نیکسټ پروګرام سره هغه کې تاسو مونږ وخوړو ان شاء الله جی بالکل جی دا خو ډیر ښکلی نات دی او بل زموږ بعض خلکو دا ګیله کړې وه چې سر پښتو نعتونه تاسو ډېر زیات کم وایي نو دغه هم چې کوم دی که نه نمایندګي به کوو د ټولو پښتو انکو اردو که چا پکې لا د عربۍ وي د فارسۍ او دري کې بالکل چې چا له په هر ژبه کې وي خو نعت خو نعت دي که چا له کوار کې ورځي هم دی وي دري کې ورځي هم دی وي فارسۍ کې پښتو کې انکو کې سرایکې کې یو ځل بیا موږ شکریه ادا کوو تاسو مننه جی شکریہ ډېره مهرباني سره الله خوشحاله وبره ساته خاص سر چونکې نن بیا موږ سره بعضې موضوعات چې کوم دي هغه موږ سره پاتې شول وقتاً فوقتاً خو خیر راجو بلا ټایم شته موږ سره خو بیا هغه ټایم داسې وي د 5 بجو نه بعد چې کوم ټایم هغه دا شانتي بالکل تیر شي کوشش وکړو چې سبا هغه موږ ډیټیل کې خبرې اترې په هغې وکړو وختي سر موږ شاه صاحب هم ناستو بیا پکې مولانا احترام الحق صاحب هم فون وکړو د ګاونډیانو حقوق په دې هکله باندې خبره وشوه نو هغې بیا دوه درې حدیثونه چې کوم دي هغې هم بیان کړل چې یو ښځه دا مطلب هغه مونځ هم کوي اودس هم کوي او تهجد هم کوي هر څه کوي خو رسول الله صلی تپوس وکړو چې ګاونډیان دې څنګه دي وایي هغه ته خافه دي نو دا جهنمي ده نو ګاونډیانو دومره حق دی ډېر زیات خپله محمد صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې هغه وایي 3 ځل قسم خوړل دی چې هغه انسان ایمان والا نه دی قسم په خدای چې هغه انسان ایمان والا نه دی بیا قسم خوړل چې هغه انسان ایمان والا نه دی د کوم په وجه چې دغه همسایه دغه گاوند چې دی هغه په عذاب وي عذاب وي د بغین عذاب ګوري نو هغه دا قسم خوړل دی محمد صلی الله علیه وسلم نو دین اخکاری چې هغه څومره د گاوند حقوق چې دی زیات دی بالکل حقوق العباد باندې خو ډېر زور دی که نه او لکه حقوق العباد شروع کېږي مطلب د ګاونډي نه که نه لکه مطلب ګوره لکه سپیروالی نه دا نشته په اسلام کې دې څه تصور نحوست که نه لکه اسلام خو یو پاک دغه دی که نه لکه یو سړی چې په الله یقین ساتي نو نحوست د کوم ځای نه راغی سپیروالی خو 3 خبرې وي داسې دي چې په هغې کې دا سپیروالی ښکاري یو دا دی چې سورلي دې ټیک نه وي اسپ دي یا مطلب اوښه دي او هغه ګوډی یا څه یا نن سبا ګاډی دی خراب انجن کې مسلې څه ناڅه لږ کله به ورته په موټروی ولاړي کله په جي ټي روډ کله به ورته شپې ولاړي د لږ شانتې فاټ له وجې نو دا یو قسم له سپیروالی ټیک شو یو دا چې ستا مطلب یا کورودانه او یا سړی دوی لکه مطلب ناراسته غوندي پوال نه چې لکه نه د کچن خیال ساتي نه د واشروم خیال ساتي صحیح ده او یو دا چې کور کې اوبه ودرېږي نو هغه خو د پوالتوب د وجې یو دا چې د دې کور هوا دی بند دی صحیح ده نو دا د ګاونډي د لاسه بندېږي چې هغه درته لکه بلډینګ لکه ستا کور لاندې هغه درته روچت نور هم درنه بند کړي نور هم درنه بند کړي او هوا هم درنه بنده کړي نو د ګاونډي ډېر لوی حقوق دي او لکه یو خو د حدیث مفهوم دا دی چې دوره زور یې پرې راوړو چې صحابه کرام ویرېدل چې هسې نه په دغه کې میراث کې راسره بالکل نو لکه د دې خو ډېر جبرائیل السلام ډېر زیات تاکید په وجه چې بار ورته تاکید کول همسایه حقوق ډېر زیات دي او ویل کېږي چې همسایه څرنګه هم وي هر شان چې وي هغه که بد هم وي نو تاسو هغې ذات سره نفرت مه کوئ خپل طرف نه چې تاسو کوم حقوق دی هغه مطلب تاسو د همسایه تاسو باندې کوم حقوق دی هغه تاسو خامخا لازمي بجا کوئ نن سبا رمضان کې که مونږ وګورو ټکر صاحب افطار ټایم کې یو ډش خو کله هم نه پخېږي 2 3 څلور خامخا پخېږي هغې کې بیا پکوان مطلب دا پکوړې دا شیزونه بیل وي بعض داسې فیملیز داسې څنګه چې نن ارشاد صاحب ما کیسه شیر کړی و نو هغه حقیقت لري داسې ډېر کسان دي چې هغه په ژوند کې پکوړه هم ټیسټ کړی نه داسې کسان شته چې کباب پیژني نه چرګ پیژني نه نو آیا بیا په موږ باندې څه لازم دی نو پکار دی حق پوره دا شان ډېر خلک دي لکه اوس تاسو د خپلې خبره وکړه دا خو چې کوم دی هغه ارشاد صاحب خبره تاسو کنټینیو کړه نن سبا سر کمپټیشن خپل ګاونډیانو سره کوي که نه که په ښه کپړو کې وي که ښه په اغوستلو کې وي یا مطلب ښه ګاډې وي یا پیسه بار شو آف کول که نه دا نن سبا خلک تعلیم کې هم چې کوم دی هغه ګاونډیانو سره کمپټیشن کوي دا خو پکار دی چې هغه ته ځان سره یو ځای کیري کړي یو ځای ځان سره بوځي که نور څه نه وي اټلیسټ دومره پوښتنه کول بی چېرته روان یم څه پکار خو نه دي څومره به زړه خوشحالېږي چېره
په یو بیا خاص کر په دې روجو کې چې یار یو کس غواړي چې زه لیک په راحت کې ما بالکل ګرمي ده په دې باندې نور خبرې ترېم کوو ډیټیل سره صحیح و چونکې وخت شوی دی بریک نو بریک طرف ته زو ورزه او بریک نه پس چې راشو نو د ګاونډیانو حقوق په حق باندې به نور خبرې ترېم کوو موږ سره ټکر صاحب سره تر هغه ته پورې موږ سره اوسئ. वेलकम बैक हर कले होता आस्था प्रोग्राम के जरिया कदरमंदों को तुमको क्रिएटिविटी दा शांति यो मतलब गॉड गिफ्टेड अल्लाह तरफ ना से यो गिफ्ट हुई چې هغه په اوس لکه راشد صاحب کومه وګورو دا کریټیویټي بداوي چې په خوراک کریټیویټي وکي زموږ کریټیویټي بداوي چې موږ په دې پروګرام انداز کې کریټیویټي وکړو یا بعض خلک چې کوم په جوکس کې کریټیویټي کوي دا اثر کریټیو فرق وتا تاسو په سوشل میډیا باندې عزت ملایويږي او دا داسې کریټیویټي او زموږ د کریټیویټي چې دی هغه وړاندې کوي زموږ کیمرامینز بالکل اوس مسکا کریټیویټي چې کنه هغه په کپړو کې ده نه ډریسینګ کې ده او خا غندلو کې دا کنه واچي نو هغه کې دا بهر له زموږ لاړ شو راشد صاحب طرف ته راشد صاحب چې کوم نه کنه زما په خیال شامل تیار کړی راشد صاحب سر شامل کا تیار شو پیزا مونږ لګولې اون کې ها صحیح هاي کې لک ټیم شتا اتیاری ها به موږ له صرف کو صحیح از راشد صاحب مونږ په کور کې کوم شامل جوړو نو دا غي رنگ داسې نه وی لکه اوس دا تاسو رنگ داسې لکه بازار والا کنه بالکل دا ما تاسو بیف تی کنه بیف په زیات پخوي هغه کې ګرم مصالې باچوي دا جګدي کې ګرم مصالې واچي دا کلر اتوماتیکلی په بیف کې راشي ها کلر ګولډن شي دا راشي دا د پاسه دی اګ دی کنه دا به انډ پاسو لګي به فراي کوي دا ډیر زیات تاسو لګولې د اجازه بالکل خبره صحیح دی مونږ کور کې جوړو دا سینې ها دا سینې راځي هغه بالکل ګډوډي سر مونږ کور کې هر څه جوړو ټیسټ وی و بل شانتي ویل که دا څه کیسه ده یار خو مونږ هم سیز نه لیو ټیسټ وی لیکن دا شکل ها ټی بشان دا مارکیټ هغه په دا دکان هغه په شان نه وي دا ستا سو خلکو نه پټوي راشد صاحب وایا خیر ده سر موږ سم نه وړو لکه هر یو شی مینه سره پخې ها چې مینا یو لکه مثال غوړه کاني سره سړی مینا کې خطر کې سره پخې نو دا غي ټیسټ په ډېر خپل راځي مزدار راځي مینه سره خوږ وي خو د اونر سره خشته ښکاري نو قونر مونږ ته وخایي نو اونر دا سر چې دا لکه بیف ته باس خلک پخې بیف چڼو دال یو ځای واجی کنه نو د دې بیف بل پخې بیا به چڼو دال پکې اچي بل ها غټه غوخه او چڼو دال غټه بل پخې کې خبره پخې کې بازار بیا به چڼو دال پخې ها دوه به یو ځای نه پخې ها هغه بلوي شی بیا په دې کې مکس کې صحیح دی دا دوه بیا کلر بیا خرازي کنه چې تاسو پکې بیف مو چې لغه هر سم پکې وځي واچو مګه ترکارې می سر جو ترکارې کې چاري یو شی په سمټ وځي واچوي بس لاږي کینې بیا دا خون نه راځي جی ټیک ته او دا پیزا څومره ټایم کې پخېږي دا 12 منټ کې 15 منټ کې پخېږي 12 ټو ها 15 منټ اون کې اون کې پخېږي صحیح دی او کو په تنور کې پخو نو دا فریپان کې پخېږي ها اجي چا سره کوي اون ني نو په فریپان کې پخول شي فریپان د پاسه سر کې دي نو هغه کې دنه پخ شي صحیح پین پیزا هم وی کنه ها پین پیزا شته صحیح مو پښان صدا بزنس به شروع گزارا او الله ټکر پیزا زموږه سپیشلیټي وی کنه دا په شامیانو کې هم چې کوم مونږه دغه دوه سکرټري جو شامي مسکا شامي کنه مسکا شامي چې کله هغه سوغو خوري ټول بس خبرې هم لري کی سر مطلب کریټیویټي خبرې وکي کنه په خپل بیٹه مسکا او جو شامي به کیوټ وي نظر هغه او ډېر تیز خبرې کوي کنه کم ایجو شامي وی کنه او کېږي به هم ډېر زیات ایجو شامي چې د خپل وړې ته اوږي شي هغه وګيږي چې خرمې کنه هغه خبره په خپل وی کنه ایټ وی سر بعض ماشومان چې دي هغه هم رومبي روزه چې نیولې دي هغه خپل تصویران شریک کړي دي نو هغه کې چې یو بسمینا دي چې هغه رومبي دغه روزه او هغه نه علاوه چې دي بسما دي هغه نه علاوه چې دي سید علي زین د ماشوم دي دینو او د رومبي روزه او هغه نه علاوه چې دي اظهر الدین بل ماشوم دي کوم چې رومبي دا کیوټ دا بس وینم کیوټ دا ماشوم هم کیوټ دی ادا ډیر کیوټ دی بالکل دی نه ماشوم مونږ باندې روزه یا خدا او موږ سره نن ډیر ماشومان چې خپل تصویرونه شریک کړي بسما شګری هم دی او احد اسلم چې دی هغه هم خپل تصویر موږ سره شریک کړي دي دا ماشومان رومبي روزه نیولې د دې ساين کول پکار دی ماشاءالله دی په دونه وړه وړه شان دي روزه نسی او
دې نه علاوه چې د احد اسلم هم دغه ماشوم احد اسلم هم دی اسلام ډېر کیوټ سمایل پاس کړی دی بالکل او ماشومان وی کیوټ کارنګ وی سر ماشومان ډېر ماشومان کیوټ وی او خدای وکړي چې د دې په برکت زمونږ ګناهونه چې دی هغه معاف شي خدای وکړي د دې دعاګانو کې موږ هم شامل وو امین امین الله دې موږ چې دی هغه موږ د پاره ملک د پاره ټول نړۍ د پاره ثابت شي الله موږ په دې کې حصہ دار کی امین راشد صاحب چې کوم دی کنه دا او نه پیزا رو بسله او دا موږ پیزا سره چې څنګه موږ ته په مارکیټ کې ښکاری کنه او موږ ته غړ غړ 5 سٹار هوټلز کې ښکاری راشد صاحب نو پیزا تیار شو بالکل جی تیار پیزا ها اوس دا ته د پیزا چې کوم یو ټیپی مسار کې تور باندې موږ ته وسنګ پته ډوف چې کوم دی هغه پوښ شوی دی لکه بس خلک وایي موږ زیات کرسپي نه د پکار کنه ما خو کرسپي جوړه کړی ده کنه کرسپي ډېر مزه کوي ها بس خلک وایي چې موږ کرسپي نه کوم نرم پکار ده نو دا هغه بیا هغه ډو چې کومه بیلې ها هغه ډو بیلې هغه بیا انډا د شذور پکې لکمي او د کرسپي والا چې کوم دي کې انډا او پیدا کې زیات جوړي ها خطر ته راشد صاحب مثال کے طور باندې تاسو اوس د ډو مناسبت سره مطلب که مونږه دغه لکه مونږ چې نمک حسب ضرورت کنه یا مثال کے طور باندې یو خاص لیمټ وي مثال کے طور باندې دومره پیزا ده نو دغه به څومره انډه استعمالېږي که لارج پیزا لري به څومره انډه استعمالېږي لارج پیزا کنه کې 2 انډه استعمالېږي ها ایست یو چمچي ایست ها کې مالګه چې لږ پکې شوګر چینی اچي چینی دې لپاره چې د براون دا شیک راشي خچنی لپاره چینی او انډه دې کې بس نه د براون شیک کم درې دار راشي ځکه د خوږم وي ها لږ معمولی د مون درګي خو دا برن نمکینی زیات خلک سپایسی خوري خلک وایي موږ سپایسی جوړ غړ سپایسی به غیله جوړي هغه مرچ کیږي مرچ کیږي کنه هغه ډو کې مرچ کیږي کوي نه ډو کې نه د دې چې کوم میرینیشن جوړي چکن چې کوم میرینیشن چې پخې کنه هغه به سپایسی ها سوس چې کوم جوړي هغه سپایسی دی سپایس په زیات وی هغه کې صحیح او دا چیز چې وی کنه د دې مقدار څومره ما ورته چې څومره ډیر چیز دومره پیزا مزدار راځي او هغه چې د سباسي او چې هغه تار جوړیږي چیز دوه قسم اکثر ځکه نه یو چیز داسي چې هغه سختي لکه سختي دی لپاره لکه جدينه دا چیز پروزینه بل چیز دی هغه نرمي هغه لیس ونی پیدا کی پکې لیس نو هغه خلک زیات استعمال دي کم چیز ډیر زیات استعمالي که تاسو وای مطلب دا چیرې چې کوم دي کنه دا چې کوم دي لیس وایي دا پکې دي کې لږ زیات دي دا ډیر زیات پکې استعماليږي او دا ریزن چې بیاغه کې هغه تارونه جوړيږي ها راشد د بعض خلکو د بيزاګانو ډو چې کوم دا لګ راشندې پرسیدلی جی بعض بالکل فلټي دا ټیم وځي کنه جی بعض لا ډول ټیم زیات پر کوي چې کوم ډول ټیم زیات ورشي نو هغه زیات رو پټسيږي ها او چې کوم ډو کمی کنه هغه کرسپي پاتې شي کرسپي شي صحیح اصل چې زیات وي زما هغه ډیر زیات ټیسټي وي نری نری زما خو نه کوي هغه بچ په هغه کې مطلب تاسو هغه چیز کم تار کیږي دا چې کړه چې کنه سره سم لکه لیندنی سره تسمه غونډه ها بریک ټایم شه دې مسکا موږ سره بریک درته زوی ورس بریک نه پس راشو بیا خبرې ترې کوم سره بیا هر کله کتونکو د بریک نه مخکې د مونږه په دې خبره ترې کول چې د گاوند یا د همسایه چې د هغه څومره حقوق دی په مونږ باندې ویل کېږي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمان دی هغه دا ویل دی چې کوم انسان په الله او په آخرت ایمان لري نو هغه د گاوند یا د همسایه عزت او تکریم خیال ډیر زیات ساتي ټکر صاحب په دې کلک شان د کنکلوژن ټایپ کو چې څومره حقوق دي آیا کم کسان چې تن دورانوي همسایه د پاره څنګه چې تاسو هغه ډیر اهم خبر وکړل چې بلډینګونه جوړوي د دې خیال نه ساتي چې آیا همسایه ور ناراضي دي د دې بلډینګ ناغه ته څومره نقصان رسیږي په دې کلک شان خبر تاسو دا صحیح خبره مونږ خوړو هغه وختي چې څنګه اجازه سیبل چې مونږ زورو بالکل په واس باندې داس کارونه کوو چې هغه خبر شي چې مونږ نن چرګ پخ کړی دی مونږ بچی له کپړې راوړي دي او مونږ دار اورل کورته او کور کې بیا په زور وایو چې دغه کو اصل کې زمونږ معیار چې کوم دی ټوورډز لایف هغه بدل شوی دی تاسو ګورئ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغوی حریص وو په نیکیو کې چې په ښو کارونو کې هغوی د یو بل سره حرص کوو مونږه لبد امرغه مونږه اوس په دنیاوي شیانو کې نښتي یو یو بل سره چې زما ګاونډي 2 چته کور جوړ کو نو زه خو به 3 چته جوړو ټیک شو
هغه مطلب دا چې Competition type start کړي. سوټه خسته دی نو زه خو به یو 2 سوټه خامخا اخلم هغه کور نه څه بوی راغی چې ورګه زه ورته نن کباب وتلوم صحیح ده نو په دې کې مو هغه مونږ کوشش کوو دا چې مونږ دا ګاونډي په څه چل خفه کړو د زړه ودردو نو مونږ خپل ژوند په دار کړی دی ژوند هم په تنګ کړی دی بالکل که نه ته تندی روښانه که هغه ته او هغه مطلب هغه له څه ولېږه بالکل ټیک شو نو ستا به دلته دا سپیډ نه د لایف دا هم په ځای شي او د زړه نه به یې دغه هغه نحوست او سپیروالې او هغه تنګسیا نفرت په موزي په زور هم خدای ګزان له ژوندونه په دار کړي دي چې به دا مسکا مې نه ده خوښه او اعجاز ولې دومره کامیاب دی په زور هم ځان له یو شی جوړ کړی دی که نه زړه لوی کا چې الله دې مسکا ډېره کامیابه کړي خدای دې وځلوي خدای دې اعجاز ډېر کامیاب کړي خدای به تا کامیاب کړي بالکل او کنه بازار چا سره مطلب چې دا راشد صاحب ولې دومره ښکلې پیزا جوړوي حسد به کوو نو دا خبرې کېږي په پېښور کې اوسېږي او د سره موټرسایکل دی او لکه دی دومره ښکلې ژوند تېروي نو هغه له خو خدای ورکوي او نوره به هم ورکوي خو تا ځان له هسې مطلب یو کار کتلی دی یو ژوند دې ځان له تنګ کړی دی هر چا ته د زړه نه دعا کوئ هر چا سره خندا کوي خدای به در باندې مهربانه کیږي بالکل او که موږ د همسایه لفظ ته وګورو څومره ښکلی شان نوم د دی همسایه څنګه چې موږ وایو همسفر یعنې یو لاره کې روان یو همسایه مطلب یو سایه کې د دې چې نوم دومره بزرګ دی نو پکار دی چې د هغې حقوق هم بجا کول شي صحیح تاسو چې څومره هم علماء کرام مفسرین صوفیا د دوی ژوند سټډي کې نو د دوی د خپلو ګاونډیانو سره ډېره ښکلې یو تعلق پاتې شوی دی تپوس یې د هغوی کړی دی په کار یې راغلی دي تیمارداري کړې دی او مونږ ښه بیا ګاونډي خو زیاتره زمونږ په دې پښتنو سیمو کې خو ګاونډی ستا خپل مطلب چې خپل اډوکې وینه دی دا هغه خو ستا پردی دی هم نه نو بیا در باندې ډېر لوی حق دی ځکه چې په رشته کې هم دی راځي لکه زما ګاونډیان څوک دي زما د تره زامن دي او زما تربوران دي نو خو زما وینه وډوکې دي صحیح ده نو که هغې ښیي خو زه اصل کې موږ پیږو نه دا تربور نه دی دا چې د څومره ښیي نو ته پې ښه ښکارې بالکل دا ستا ورور دی مټې دي دي لکه په غم کې تا ته په حجره کې څوک ولاړي ستا تربور او تربورې ولاړي او موږ اوس تربور ته اوس هغه ټاپک بیا بل خواته ځي خو تربور ته موږ نوم بدل کړی دی لکه ډېر په نیگیټیو سینس کې موږ تربور ټکي چې کوم دی الو دا مې تربور دی او مطلب اټومیټیکلی بس جګړې دي دا خو ګوره ستا مټې دي ستا زور دی تربور او دته دعا کوه لکه اوس د تره زوی چې زما کامیابي که نه او هغه نوکري نو خو زما به په کار راځي نو به یې ما به ورته په دې سترګو دوره او حسد نه چې دا ولې کامیاب دی حالانکه دې ته هغې خپل کوم انسان چې حسد کوي هغې ته هم نه ملاویږي هغه هسې هم کامیابۍ طرف ته روان دی شاباسې په ناکامۍ نه دي خوشحاله کېدل پکار ځکه خدای مو که چاتره زوی یا بدلی تربور یا ګاونډ کې څوک ناکام وي نو به نشې کوي اب غلاګانې کوي اب جګړې کوي که نه نو ستا دپاره درد سر دی دعا کول پکار زما ګاونډی زما تربور زما تره زوی خدای کامیاب کړي نو ستا په کار هم راځي ته به ترې بېغمه مې ټیک شو او په جومات او په چم مالت کې به مطلب هغه ښه کارونه هم کوي صحیح ده نو دغه دعاګانې پکې مونږ الټا مطلب خیرې هم کوو نیت هم بد کړي او حسد هم کوو دا مونږ هغه اپروچ ټورډز لایف چې کوم دی نو بدل شوی دی مونږ له صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه هرس په ځان کې راوستل پکار دی چې یو به نیکي وکړه ښه ورګه هغه بل به دوه کولې او ټول سامان د کور راوړي عمر رضی الله عنه نیم راوړي اور دا اوس لکه شان دی که نه ښه کارونه کې خو بیا نه کوي څوک پخو کارونو کې بیا مونږ وروستو ځان سایډ ته کوي ایون ستاینه هم بیا اکثره کسان نه کوي هغه جلسي وي هغه جلسي وي هغه وایي که زه ستاینه وکړم نو سبا به دا نور هم ښه کار وکړي بداون نکاح اړو ته وایم چې څومره کریټیسزم کیږي کنه سر خلک د دینه چې کوم دی کنه لکه مطلب پیچه نه هټته کنه هغه و چې دا کریټیسزم به کوم د اړه لګ ماس شینو بس سبا دا کار به دوباره ونه کی زړه هم چې یو بل انسان مغزه کې چې دغه هم دا آیډیا انجکټ کی خپل چې کوم نیگیټیوټي کوم نیگیټیو سوچ دی ګوره ښه کار کوئ خپا نرے کوئے رستو کے گئے تمام وہی لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے کیوں دیکھے زندگی کو کسی کی نظر سے ہم صحیح کار پکار دے ہوگا ویل پکار نور ستاینه بستا سوی سو کم نکی دا ډیر چرته ډیر خوشبخت سړی بی او ډیر لوی سړی بی چې چرته څوک د چا صفت کوي نور د چا ښه کار څوک هم نستایي بالکل نستایي او په دې کله هم مخفه کېږي کله هم د لوی خلکو چا تعریف نه دی کړی
هغه د ژوند په لومبو وختونو کې هغه ډېر ناکام شوي خلکو سپکړي دي خلکو خو بیا هغه ډېر لوی نمونه راغلي دي صحیح ده او په کلي کې د بدمعاش د ډاکو د قاتل د هغه ټول خلک صفت کوي خلک ورته دغه کوي خو پټ پیشي پناه د هغه په زړه کې هېڅ عزت نه او چې بیا لاړ شي ختم شي نو بیا ټول وي دا سپک سړی و دا ښه سړی نه و زړه لږ دا خلک د لږ زړه وکړي د یو ښه سړي دی په کلي کې د نر سړي دی لږه ملګرتیا وکړي هېڅ غلط کارونه بني صفت کول پکار دي سټایل پکار دي یقینا بالکل موږ سره وخت هم کم دی زو راشد صاحب طرف ته جی راشد صاحب کوم طرف رسېدل ایزه جی تیار ده صحیح شو او شای هم تیار شو جی بالکل ریډي اوس بل پیزه جوړوي راشد صاحب نه ودا جوړو ته خاجي ښه دا ذکر یو ټیپ بشری هغه نه بعد ورسېږي کار طرف ته ټیپ دا پیزه چې ما کوم نن تیار کړو دی ډو چې کوم دا صحیح طریقې سره جوړول پکار دي کنه لکه د دې ما چې ورته 10 منټ 15 منټ دا ګرم ځګي په خودي پکار دي نن چې څوک چې کور کې پیزه چې تیارې نو هغه دا ډو چې کوم نو ګرم دي ځګي دي کیږي چې ګرم ځګي کیږي دا بل کړو پړسيږي دا یخ ځګي پرتی بیا بدانه را پړسي نه پړسيږي لکشن به ګرم کول شي یا نه تاوه کې یا پین کې نه دا ګرم ځګي کیږي مطلب ګرم کول نه شي نه ګرم کپڑا به چولی شي کپڑا لمده کی او ګرم کی صحیح اور باندې ګرم کې به پاس واجب هغه سره کې دي شي د دې خو یو خپل هغه پلیټ وی کنه هغه کې دا یک دی بالکل ان کیس هغه یو کسر نه وي نو بیا دا چې کوم اوچت کول د دې لګ ټف وي دا اکثر ځایونو کې خالي د لپاره د څه کار کول پکار دی فریپان کې نان سټیک فریپان چې کوم نه کیږي هغه کیږي چې کور کې نان سټیک فریپان نه وي نو هغه د څه کار وي چې مالګه واچي هغه فریپان کې مالګه واچي او مالګه یې ګرمه کی چې کله په هغه مالګه ګرمه کی خو په کې ومږي صحیح بیا وینځي نه صحیح وینځي به نه بیا به راوالي هغه ماګه به دلړ کې صفه کپڑا پکې وخی بیا به هغه فریپان کې نینګ خلی ډیر ښه صحیح نور ته کې خودو شو نور ته بالکل کې خودي شي له ډیر لک ټیم نه پاره ځه خلک ټیم نه او کنه ګرم زیات دین نور خوري ګرم ډایرکټ نور پلاستیک په تپاس د کی پلاستیک بیم بن کی هم صحیح دی دا څه کار کوو چې موږ ریسیپی کارت ګورو که چا څه انګریډینټ مشوي وي نو هغه تاسو په دې ریسیپی کارت کې وګورئ बीफ शामी कबाब अज्जा बीफ चने की दाल ज़ीरा काली मिर्च नमक लाल मिर्च अंडे हरा धनिया। तरकीब सबसे पहले बीफ और चने की दाल को अच्छी तरह पकाकर इसको कूट लें। फिर इसमें नमक ज़ीरा काली मिर्च सूखा धनिया हरा धनिया और अंडे शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर गर्म कर लें और गोल गोल टिकिया बनाकर फ्राई करें। मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। पिज़्ज़ा अज्जा मैदा अंडे दूध ऑयल खमीर चिकन चीज़ शिमला मिर्च केचप प्याज ओरिगानो दलड़ा मिर्च जैतून। डो बनाने का तरीका सबसे पहले मैदे में ऑयल डालें फिर अंडा दूध खमीर डाल दें और अच्छी तरह गूंद लें। गूंदने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चिकन को पका लें। गूंदे हुए खमीर को गोल डबल रोटी की शक्ल में बनाकर इस पर चिकन टमाटर जैतून शिमला मिर्च प्याज और चीज़ डालकर ओवन में 12 से 15 मिनट के लिए रख दें। मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार है। जी व्यूअर्स वेलकम बैक دا پیزا به خامخا ټرای کوي زه خو غواړم چې هر سړی ټرای کړي ځکه چې بیا دا چې کوم فاست فوډ والا نن سبا اجارهداري شروع کړې ده دا لګا موږ چا ماته دا نه یو چې زموږ نیت کم دی بالکل نه کم خدا باز خلک چې کوم دي نه په غرور تکبر لبادې چې کوم په ځان باندې راوړل ده چې دا پته وته لګي چې بیا خو مشهور ټي وي کې راشد صاحب دا خبره ته پیزا چلے خو دلو نو زموږ کار خو تبا شو او آینده به غرور نه کوو نو نه پس باغی نه موږ بیا اورس کوو راشد صاحب ډېر مهرباني थैंक यू सो मच چې خیر صبا بیا نوی ریسیپی سره تاسو په خدمت کې ملاقات کیږي صحیح ده مسکا थैंक यू सो मच سیم ټو یو جاس او होप सो چې سبا بیا تاسو دا غرنګ فرش چارمینګ ان شاء الله हमेशा पशान दे चश्मे बदूर के ना सर माशाल्लाह चश्मे बदूर थैंक यू सो मच राशिद साहब चश्मे बदूर के ना एजाज चश्मे बदूर ना تاسو ټول نظر ماتیا ما تاسو نظر ماتیا وتا ټول دا پورا پروګرام چشمه بدور زموږ او بالکل زموږ څومره ټیم دی یا عباس دی ریاض صاحب دی واجد صاحب دی حماد صاحب دی مهران صاحب دی میډم اسما دا او عباس صاحب دی او وقار صاحب دی دلوا حافظ صاحب دی بلال صاحب دی اور نور څوک دی
فضل صاحب دې زمونږ چې کوم دی که نه سکلین صاحب دی سکلین صاحب دی یا اویس KKB هغه خزه بهرحال افتخار صاحب دی ټول دي ایڈمنسټریشن او ټول دي توفیق صاحب هم دې په کې اوس موږ ټول نمونه الو بیا دې کې چې کله ډېر زیات ټایم لګي مې ما یاد کړی چې عباس صاحب هم یاد ورو قدرمنو کوتونکو ټایم شوی دی زموږ سره د تلو ان شاء الله کې خیر ژوند وفا وکړه صحت وفا وکړه سبا بیا تاسو په خدمت کې ملاقات کیږي